الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قباحت د اهل کتاب ذکر کېدل مزید الله فرمایي د اهل کتاب په خپل بدو اعمالو کې قباحتونو کې دې حد ته ورسېدل داود علیہ السلام په دوی باندې لعنت وی، عیسی علیہ السلام په دوی لعنت وی. داود علیہ السلام چې کوم لعنت ویلو دا په هغه کسانو چې کوم د سمندر په غاړه آبادو او هغه منع کول چې تاسو د خیلی په ورځ کار مه کوئ، خو دوی منع نشول. هغه ورته خیرې وکړې اللهم اجعل آیة، الله د دوی نه نشانه وګرځې. نو بیا دا غینا شادوغان جوړ شول. او عیسی علیہ السلام چې کومې خیرې کړې وي نو هغه د مایدې والو ورپسې چې کوم دی سو آیته وروسته دا دی مضمون را روان دی. ذالک دا بما عصوا په سبب د نافرمانۍ د دوی چې دی نافرمانه وکانو یعتدون دی وزیتې کو کانو دی ولایت ناهونه دوی نه منع کېدل عن منکرین د بدونه بدی کوله فعلوه دوی کول لبئس ډېر بد دی ما کانو یفعلون هغه چې دوی کو. ترا کثیرا منهم تبین ډېر په دوی کې په دې اهل کتابو کې یتولون الذین دی به دوستی کوي د هغه کسانو سره کفرو چې کافران دي. الله فرمای د کافرانو سره دوسته کې کلک خلق دا اهل کتاب دي. لبئس ما بد هغه قدمت لهم چې مخکې کړي دوی د پاره انفسهم د دوی نفسونو چې مخکې څه کردار لېږلی دی د دوی نفسونو مخکې کم کردار لېږلی د الله غضب او د الله غصه. ان سخط الله علیهم چې د الله غصه ده په دوی باندې وفي العذاب هم خالدون دی به عذاب کې همیشه. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي الله فرمای که دوی ایمان راوړی په الله باندې او په پیغمبر علیه السلام باندې وما انزل الیه هغه چې نازلیږي نبی علیه السلام ته متخذوهم اولیاء دوی به نه ونیولي دا کافران په دوستۍ سره. د چا په الله ایمان دی او په پیغمبر باندې او په کتاب نو د کافر سره دوستی نه کوي. ولکن کثیرا منهم لیکن ډېر په دوی کې فاسقون فاسقان دي. لتجدن اشد الناس د دوستانه خبره ونو الله فرمای مؤمنانو سره چې کم دی په دشمنی کې کلک خلک او د مؤمنانو خلاف مشرکان دي. د مسلمانانو په دشمنی کې کلک هغه يهوديان دي. دا د مسلمانانو سره ډیر مخالف او کلک دشمنان دي. او مسلمانانو ته چې نږدې دي محبت او دوستی وسره ساتي ناغه نصرانیان دي. الله پاک دا فریق بیل کړو د دې دو دشمنی ذکر کوي چې دا د مسلمانانو سره سخترین دشمنان دي. او کم چې اهل کتاب نصرانیان دي نو دا سره محبت کوونکي او دوستی کوونکي دي. نو ولې دا ګین د مسلمانانو دوستان دي نو دلته الله پاک د دې اهل کتاب صفاتونه ذکر کوي. په کومو نصرانیانو کې چې دغه صفات وي نو یقینا دا به د مؤمنانو دوستان وي. خو چې په کومو کې دا صفات نشته نو د مؤمن دوست نشي کېدی. الله دا غوی صفاتونه ذکر کوي چې دې صفاتو خاوندان دي نو ځکه دا ستاسو قریب او دوستان دي. ولا تجدن خامخا به تبیاموز اشد الناس سخترین د انسانانو عداوتن په دشمنی کې للذین آمنوا د مؤمنانو سره سخترین دشمن څوک دی؟ الیهود یهودیان دي. والذین او هغه کسان دي اشرکو چې هغوی مشرکان دي دوی د مؤمنانو سره دشمنان دي. او مؤمنانو سره دوستانه کې قریب خلک څوک دي؟ ولا تجدن خامخا به تبیاموز اقربهم نزدې مؤمنانو ته مودتن په محبت کې للذین آمنوا مؤمنانو سره الذین هغه کسان ورته نزدې دي محبت کې قالو چې هغوی وی انا نصارا موږ نصرانیان یو. نو دا د مؤمنانو دوستان دي. پته ولګېده چې دا نصرانیان د مؤمنانو دوستان دي نو کله انسانان په دې دوکشي ظاهر هغه هر یو نصرانی ته چې کوم دی د مؤمن دوست وي نه داسې نه ده. الله د هغې صفات ذکر کوي. کم نصرانیان ستاسو دوستان دي؟ ذالک دا بان منهم بېشکه په دوی کې قسیسین علما دي. قسیسین جمع د قسیس د عالم ته وي. په دوی کې علما دي و رهبان او پیران دي. او دغه علما پیران الله پیجني نو ستا کتاب او تام پیجني مسلمانان هم پیجني.
نو ځکه د هغوی سره محبت او مینه ساتي. وانهم بېشکه دوی لا یستکبرون دی تکبر نه کوي د الله د کتاب نه. دی صفات دي علما پکې دي تکبر پکې نشته. واذا سمعوا کله چې دی ووري ما انزل الی الرسول هغه چې نازلیږي پیغمبر علیه السلام ته ترى اعینهم تبوینې د هغوی سترګې تفیض بیږي من الدمع د اوښکو نه. قرآن چې ووري نو ته جاړي. مما عرفوا هغه چې دی وپېژندو من الحق د حق نه. یقولون دوی وی ربنا ای رب زمونږ آمنا مونږ ایمان راوړی فاکتبنا مونږ ولیکه مع الشاهدین سره د ګویي کوونکو نه. نو د نصرانیانو دغه صفات دي چې دوی که علما دي په دوی کې تکبر نشته. قرآن ووري نو هغې باندې ایمان راوړي قرآن راوړي نو هغې ته جاړي. نو که داسې نصراني وي بلکل د مؤمن دوست دی بیا. او که دا ته موجوده حالاتو ته راوړی نو ته به داسې نصراني پیدا کړي چې هغه د قرآن اوري او ته جاړي دي ایمان دې راوړي تکبر دې نه کوي. هغه د قرآن سره دشمني کوي نو پته لګي دا دې وخت کې سخترین دشمنان دي د نورو کافرانو په شانته اوم. هغه وخت سره چې کوم نصرانیانو نو هغوی بیا ایمان راوړی دی او هغوی دغه جړا کوله. نبی کریم علیه السلام څه حضرات چې کوم دی حبشو ته لیږلي دي او په دې کې حضرت جعفر صاحب اوم دی. بیا د حبشو بادشاه اسهمه هغې مخکې جعفر صاحب د قرآن تلاوت کو. نو چې د قرآن تلاوت یې کو نو دم جړل او چې دا څومره علما دي هغه غونډه ورته جړل. دا هغه نصرانیانو. بیا دی لګېدلی دی او حضرت جعفر صاحب د شپېتو کسانو سره څه چې کوم دی دا مسلمانان د مکې نه تلي او څه د یمن دي څه د حبشو دي. 15 کسان په یو کشتۍ کې چې کوم دی هغه دراولېږل پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواته چې تاسو لاړ شئ د هغه سره امداد وکوئ. د دې پسې دویمه کشتۍ بله چې کوم دی هغه راولېږله او هغې کې خپل زوی هم راولېږو. دا نصراني و. او جعفر صاحب له خط ورکړی دی چې کوم دی د حبشو د بادشاه پولان نه. بیا ورته وایي چې کوم دی ما ایمان راوړی په هغه کتاب باندې چې کوم الله پتا نازل کړی دی زما پتا باندې هم ایمان دی. زه دلته چې کوم دی د حکومت په خدمت کې ستا د اډر به انتظار کوم کو ته وایي چې راشه نو زه به مدینې ته درشم او خپل زوی هم ستاسو خدمت ته درلیږم. د جعفر صاحب چې کوم جماعت د 15 کسانو هغې راورسېدل دا پیغمبر علیه السلام دغه موقع باندې خیبر کې و. 2 کال دی چې دوی رال د حبشو نه او د حبشو د بادشاه زوی چې په کم جماعت کې نو هغه چې سمندر ته کشتۍ کوزه شوله بیا دا په کشتۍ سمندر کې غرقه شوې ده چې غوړ مړه شوي ختم شوي دي. بیا نو دا داسې خلکو چې دوی ایمان راوړو. فاکتبنا ربنا ای رب زمونږ آمنا مونږ ایمان راوړی فاکتبنا مونږ ولیکه مع الشاهدین سره د ګویي کوونکو نه ستا په توحید باندې. وما لنا څه دي مونږ دپاره لنا لا نؤمنو بالله چې مونږ ایمان نه راوړو په الله باندې. وما جاءنا هغه چې راغلي مونږ ته من الحق حق ونطمع مونږ تمساتو ان یدخلنا چې داخل بکې مونږ لره ربنا زمونږ رب مع القوم الصالحین سره د قوم صالحانو نه. فاثابهم الله الله ورکو دوی ته بما قالو هغه چې دوی ویې سیوله ورکړه جنات جنتونه تجري من تحتها الانهار خالدین فیها وذلك جزاء المحسنین دا بدله ده د نیکانو. والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي وکذبوا تکذیب کوي بآیاتنا زمونږ په آیاتونو اولئک اصحاب الجحیم دا خاوندان د جهنم دي. د موالاتو مسله و د کافرانو سره به دوستانې نه کوئ. الله وړاندې چې کوم دی د بعضې څیزونو چې کوم خلک د ځان نه حرام ګرځوي ځان نه حلال ګرځوي د هغې نه منع کوي چې د ځان نه به څیز چې کوم دی حلالوي او حراموي نه. کوم چې بنیادي مضمون د صورت دی یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والاو لا تحرموا تاسو مه حراموئ په خپلو ځانونو طیبات ما پاک هغه احل الله لکم چې الله ستاسو دپاره حلال کړي. ولا تعتدوا تاسو زیاتې مه کوئ ان الله بشک الله پاک لا یحب المعتدین نه خوښوي زیاتې کوونکي. نو زیاتې په دې کې چې حلال څیز ته تو حرام ووایي او حرام ته حلال ووایي لہذا دا زیاتې دی. وکلوا خورئ مما د هغې نه رزقکم الله چې الله تاسو ته رزق درکړی حلالا حلال خورئ نو حرام مه خورئ. طیبا پاک خورئ نو پلیت مه خورئ. واتقوا الله ویرګئ د الله نه الذي هغه الله انتم به مؤمنون چې تاسو په هغې مؤمنان یې. لا یؤاخذکم الله ننیسي الله تاسو لره باللغو فی ایمانکم ستاسو په لغو قسمونو کې.
کله یو سړی چې کوم د حلال سیز په ځان باندې حرام کې او قسم اخري نو چې قسم د خوړلې دی اوس به قسم مات کې کفاره به ورکې او هغه سیز حلال دی په ځان ما حراموه. بیا قسمونه درې قسمو سورته بقره کې مو ذکر کوو. یو یمین لغو دی، په دې انسان ګناهګار نه دی او دې څه کفاره نه. او دویم چې کوم د یمین غموس دی، په دې انسان ګناهګار وي او دغه کفاره نه. او دریم یمین منعقد دی چې کوم دلته ذکر کیږي دغه کفاره. نو لا یؤاخذکم الله ننسی تاسو لره الله پاک باللغو فی ایمانکم تاسو په لغو قسمونو، ولکن یؤاخذکم لیکن تاسو نسی بما عقدتم الایمان هغه چې تاسو مضبوط کړي وي قسمونه دته یمین منعقد وي. آینده به دا کار کوم او به دې ونه کوم، دا کار به نه کوم هغه دې وکړم. نو دې قسم کې چې حانث شي دغه کفاره. فکفارته دغه کفاره اول چې کوم د کفاره مالی ده، نو چې د چا وس کېږي دا به کفاره مالی ورکړي او کفاره مالی کې درې سیزونه دي. نو فکفارته کفاره اطعام 10 مساکین خوراک ورکول دي 10 مسکینانو ته. 10 مسکینانو ته به خوراک ورکې من اوسط ما درمیانه هغه تطعمون چې تاسو خوراک ورکوي اهلیکم خپل کور والاو ته. ته چې خپل کور کې درمیانه څنګه خوراک کې اقا شانته به 10 مسکینانو ته 2 ټیمه خوراک ورکې. 10 مسکینان براولي نو زنګ په اور کې ماسپخیم ډوډۍ به پې وخوري او بیا به په د ماښام ډوډۍ وخوري. نو که چېرې د غنمو ډوډۍ نو دې سره ترکاري لازمي نه ده، ځکه چې د غنمو ډوډۍ بغیر د ترکاري نه هم خوړی شي. خو چونکې زنګ په عرب کې د غنمو ډوډۍ سره ترکاري خورو. بیا په دې 10 کسانو کې به بالکل داسې ماشوم نه چې هغه د خوراک نه، په دې کې به داسې بوډا نه چې هغه د خوراک نه، اسې خانه پوري به پې نه کې خبر بس طالبان بوزي چې سم ډوډۍ وخوري. نو 2 ټیم به چې کم دی په ډوډۍ وخوري. که ډوډۍ په خوري صحیح ده، او که د دې ډوډۍ پیسې ورکې نو ټیک ده. بیا دا کفاره ده. نو چې کفاره ده نو چې پیسې ورکې دا غونډې پیسې را جمع کې په یو ورځ باندې یو کس ته نشي ورکولی. مثال په یوې ډوډۍ باندې که داسې حساب لګې د یوې ډوډۍ خرچه څونه ده، زنګ په عوب کې کم از کم 300 روپۍ وي. په 300 ډوډۍ باندې درمیانه چې کم دی یو کس مړیږي. نو دا 10 مسکینان دي چې کم دی نو 2 ټیمه ډوډۍ شو، نو یو 3000 شو، 6000 روپۍ شولې. نو دا غونډې راوالي یو کس ته ورکې نو نشي ورکولی. نو هر یو کس ته به چې کم دی د 2 ټیمه ډوډۍ پیسې ورکړي، میشان 600 یو ته ورکړي. داسې صحیح ده. نو دا بهتر ده چې دا مکمل د ډوډۍ پیسې دي. او که یو مسکین ته ورکې نو بیا به روزانه ورکې، نن د یو ورځې بیا سبا بیا بل سبا 10 ورځو کې بیا ورکې. او که داسې تګرانې داسې هم اسانه ده. یو مسکین فقیر دی چې کول ډوډۍ ته ځي ځان سره بوزه، ماسپخیم ځان سره بوزه ډوډۍ ته، ماښام ځان سره بوزه، بیا سبا دغه شانې 2 ټیمه، بل سبا 10 ورځې چې ځان سره ډوډۍ ته کېنو مول دی که په دې هم کفاره ادا کېږي. او که آسان حساب لکه نو بیا د پاوکم 2 کیلو وړو چې څونه قیمت دی دا یو مسکین ته ورکړي نو په دې غاړه ازادېږي. او کسوتهم یا د دوی کپړې دي، کپړې د دوی چې په دې باندې عام بدن پټېږي، مثال څنګه چې زمونږ جوړوي نو 2 سیزونه شو. دریم او تحریر رقبتین یا آزادول د غلام دی، غلام به آزاد کړي. دا 3 سیزونه کې ستا اختیار دی چې هر یو باندې د عمل وکړو چې د چا مالي وس کېږي نو دا کفاره به ورکوي، او چې مالي وس یې نه کېږي غریب یې فمن لم یجد پس چا چې نه مونده پس یامونه بیا روجې نیول دي 3 ایام 3 ورځې. دا بیا بدني کفاره ده. بیا دا 3 ورځې روجې چې نیسي دا به پرله پسې نیسي، منځ کې بیا ماتایې نه. او که یو سړي یو ورځ روجه ونیوله ماته کړه نو دا د معتبر نه ده، بیا به د سر نه شروع کې. او که دارنګې یو ورځ روجه 2 ورځې روجه دې ونیوله لا 3 پوره شوي نه دي او په دې کې تاله مال راغی مالداره شوې، دغه روجې دي نفلي دي، اوس به مالی کفاره ورکړي. دغه 3 چې کوم ذکر شو مالی کفاره به ورکړي. ذالک دا کفارة ایمانکم دا کفاره ستاسو د قسمونو ده. اذا حلفتم کله چې تاسو قسمونه وخورئ واحفظوا ایمانکم حفاظت کوئ د خپلو قسمونو. کذالک همدارنګې یبین الله بیانوي الله پاک لکم تاسو ته آیاته خپل آیاتونه لعلکم تشکرون دې دپاره چې تاسو شکر باسئ. یا ایها الذین آمنوا اې د ایمان ولو انما الخمر بشک شراب والمیسر او جواری. دویمه پاره سورت بقره کې مدتوی چې د جواری متعلق او د شراب متعلق 4 چې کوم د قسم حکم راغلی، اخیری حکم دار چې کوم دلته ذکر کیږي.
یو حکم را لې چې کم دی د شراب متعلق حضرت عمر سے فرمای اللهم بین لنا الله مونږ ته صفا بیانو کې په دې نه پوهیږو بل حکم را لې هغه بیا وی الله مونږ ته صفا بیانو کې بل حکم را اخیری څلورم حکم دار را لې چې د نزان اوساتای اوس دا صفا بیان شو شارب الخمر کعابد الوسن نبی کریم علیہ السلام فرمایلی چې کم سړی شراب سکی دا داسې د لکه بت ته سجده لګی نو دې ته الخبائث ویلې شوی دی نو انما الخمر بشک شراب والمیسر او جواری والانصاب او بوتان والازلام تقسیم په غشو پروندې د غشو خبره دو تقسیم ویلو رجسون دا گند من عمل شیطان شیطانی عمل له فجتنبوه دین زانو ساتي لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ انما يريد الشیطان بشک اراده کوي شیطان ایوقع چواچي بینکم العداوه تستاسو په منځ کې دشمنی والبغضاء او بغض په خمر په شراب کې والمیسر په جواره کې شراب د اسکل نستعقل خو خراب شو اس په منځ کې بل سره جګړې او شرونه بکې دارنګي جواری دا یو د بل پیسې وګټي نو هغه سره مشتو گریوان وي ويصدكم تاسو بن کی عن ذکر الله د الله د ذکر نه وعن الصلاه او تاسو بن کی د مانځنه فهل انتم منتهون ایا ی تاسو من کی دن کی چې د نزان من کوي نو عمر سے فرمایل انتهینا ربنا ای رب بالکل موږ ته نه منشو واطيعوا الله تاسو اطاعت وکړئ د الله پاک واطيعوا الرسول او تابعداري وکړئ د پیغمبر علیه السلام واحذروا ويرګئ د الله نه فإن توليتم پس که تاسو وګرځېدلئ فاعلموا پوه شئ انما بشک علی رسولنا البلاغ المبین زما په پیغمبر باندې رسول د احکام دي ښکاره ليس علی الذين آمنوا اشکال او شبهه دا پیدا شوله چې دا حرمت د شراب راله دین خوړان د ډیر مسلمانان وفات شوي دي هغه شرابم سکري دي هغه به جواریم کړي وي ځکه هغه وخت کې خدا حرام نه و دا چې کوم وفات شوي دي او هغه دا کارونه کړي دا غي به پوزیشني الله فرمایي ليس علی الذين آمنوا نشته په هغه کسانو باندې چې مؤمنان دي او عامل الصالحات او نیک اعمال کوي جناح سګونا فيما طعموا هغه چې دوی دا خوراک کړي شراب اسکلي دي اوس توبه وستا اذا متقوا کله چې د تقوا کوي د شرک نه او امنو ایمان وروړي او عامل الصالحات او نیک اعمال کوي ثم اتقوا بتقوا کوي په تحریم د شراب او چې د حرام وي او امنو ایمان وروړي په تحریم د شراب ثم اتقوا بتقوا کوي د نور ګناهونو نه او احسنو نیکی کوي والله الله پاک يحب المحسنين وخینکان یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو لیبلونکم الله مخکې چې کنده بیان د محرماتو چې دا سيزونه پتا سو حرام او دا غینه میمنه کړی وي اوس منه د حلالونه هغه منه و د حرامونه شراب جواری او دې کې منه د حلالونه هغه حلال د چخکار کول ستاره پر حلال دي که تخکار کې خو یو سړی حج ته روان دی عمرې ته روان دی احرام دی وتړ اوس بخکار نه کې ښکار پتا منش نو الته حرام منه او دلته حلال الله پاک د مصلحت په بنیاد باندې کله منه کی ایمان ولو لیبلونکم الله خامخا به امتحان کوي الله پتا سو به شی ان پس شی سره من السوید د ښکار نه دا امتحان دی پتا احرام دی تړلې دی خواته دی مخه ته پسنګ کې ښکار اوړي وروړي تنالوه رسیږي باغې ته ایدیکم ستاسو لاسونه ورما حکم استاسو نیزي خدا الله امتحان دی چې ګوره سبا توای نه ليعلم الله دې لپاره چې معلوم کې الله پاک من يخاف هغه څوک چې یریږي د الله نه بالغیب په غیب سره فمن اعتدى چا چې زیاته وکړو بعد ذلك پس د دینه په له پس د لپاره عذاب علیم عذاب د دردناک یا ایها الذين امنوا اذ ایمان ولولا تقتلوا الصيد تاسو مقتلوا اخکار وانتم حرم دی حال کې چې تاسو په احرام کې ومن قتله چا چې قتل کو اخکار منکم تاسو نه متعمدا فقس فجزاء دغه بدله د مسلمه مثل د هغه قتل چې د قتل کړي من النعم د سارونه کم سروي د قتل کړي دغه بدله باور کې يحكم به فیصله بکی په دې سره زوا عدل خاوندان د انصاف منکم تاسو نه هغه به قیمت ولګي د غسیز او په دې قیمت بواله سو هدیه بالغ الكعبه چې هغه برسیږي کعبه ته مسلمان د احرام تړل نو ته حکم دو چې تبخکار نه کې خود چې کم د اخکار کړي ګیدړې مړکو شادوی مړکو چرته زمری مړکو بل داسې سیزی مړکو نو چې په کم ځای کې دی وجلې دي نو دو مسلمانان ماهرین د دې برابر چې د سونه قیمت دی یره چې دی ګیدړ خو چې کم دی 10 روپے قیمت دی یعنی قیمت ولګي اوس په دې 10 باندې ګټ چيله والی حرم ته به بوسي یو طریقه دویم چې کم دی کدا سې نه نو دا قیمت دی ولګو 10 روپے دی
په دې باندې به دانې واخلې او یو مسکین ته به په کم 2 کیلو دانې 2 کیلو دانې به یو مسکین ته ورکې. درېیمه دا ده چې بالفرض دغه څاروی نه و دانې دې پې هم وانغستې خو قیمت به ولګې تا د قیمت ولګو د دې ګدر قیمت 10,000 روپۍ دی په دې 10,000 روپو باندې څونه دانې کېږي یعنې چې په دې خو 100 کیلو دانې کېږي نو د 2 کیلو دانو په عوض کې به اوس روجه نیسي دا 2 کیلو د مسکین ته ورکولې د یو مسکین فقیر چې څونه ته فدیه ورکې نو هغه مقدار کې به ورځ روجه ونیسي دا روجې ونیسه دا یې سزا ده. نو د هغې چې کنده او کفارتون یا د هغې کفاره د طعام مسکین خوراک ورکول دي مسکینانو ته او عدل ذالک یا برابر د هغې صیام روجې دي لیذوق دې لپاره چې دی اوسکي وبال امره سزا د خپل عمل عفا الله عما سلف الله تاسو ته معافي کړي هغه چې مخکې تیر شوي دي ومن عاد او څوک چې دوباره بیا دغه ښکار کوي الله منع کو دی بیا هم احرام کې ښکار کوي نو فینتقیم الله منه الله به انتقام واخلي د دنه والله الله پاک عزیز غالب دی ذو انتقام خاوند د بدلې اغستلو دی. احل لکم صید البحر دا خو ښکارو پتا باندې منو د احرام په صورت کې د سمندر ښکار جایز دی احرام دې تړلی دی او سمندري سفر دی په دې کې ځان له میان نیسي چې کوم دی او خوري نو دا هم جایز دی د اوچ ښکار منه دی. نو حل لکم حلال استاسو د پر صید البحر هغه ښکار د سمندر و طعامه خوراکه د سمندر متاعا لکم دا پیدا استاسو د پر ولی سیاره او دا پیدا د مسافرو د پر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی احل لنا المیتتان والدمان زمونږ د پر جایز دي 2 مرداري او 2 ویني جایز دي 2 مرداري چې کوم دی معنی د هغې حلالولو ته ضرورت نشته دی یو میان او 2 ملخان میان دي دغه شانتي نیسه او به ځان له خوره حلالول پکې نه ملخان دي نو حلالولو ته ضرورت نشته دی کوم چې غټ ملخان قانتي ملخان ورته وي نو دا 2 مرداري ان بغیر د حلالې نه جایز دي او 2 ویني جایز دي الکبد او التحال یو اینه ده او بل تورې دی کوم چې څاروي کې اینه پرته او تورې دا دواړه حقیقت کې منجمد وینه ده خو دا جایز ده چې کوم د نور ویني منی نو دا سمندر ښکار چې کوم میان دي الله جایز ګرځولي ستاسو د پر او د مسافرو د پر. وحرم علیکم او حرام دی پتا سبحان صید البر ښکار د اوچی ما دمتم حرما سو پوری چې تاسو په احرام کې د اوچ ښکار بنه کې نه به ښکار کې په خپله نه به چاته په اشاره کې په دې ښکار باندې او نه به بل ته په دې باندې دلالت او ښوونه کې دا تمام کارونه منې دي چې کوم دی چا باندې نه په خپله ښکار کې نه به د بل دپاره ذریعه نه جوړېږي. واتقوا الله ویرګي د الله نه الذي اغه الله الیه تحشرون تاسو باغ ته جمع کولې شي جعل الله الكعبه البيت الحرام ګرځول الله پاک بیت الله شریف کعبه دا الله ګرځول دا کور د عزت الله دې له عزت ور کړی دی هغه عزت دار چې یو منځ پکې په 1 لاک باندې بدلیږي قیامه دا زیاده ولاړ دی لناس د انسانانو خلق دلته عبادت د پر ودرېږي والشهر الحرام او دارنګ میشت د عزت والهدیه او دارنګ ګرځولي الله پاک هدایا هغه سروي چې حرم ته لګلی شي دا هدیه ده والقلائد هغه چې د قولادې والی په غاړه کې ته کومه پټه اچولی شوې دا ذیل قولاده ذالک دا مې چې کوم د احترام وګرځول لتعلمو چې تاسو پوه شئ ان الله یعلم بشک الله پوهیږي ما فی السماوات و ما فی الارض هغه مخلوقاتو چې اسمانونو کې دي هغه چې په ځمکو کې دي وان الله بشک الله پاک بكل شیء علیم په هر څیز دی پوهه اعلموا پوه شئ ان الله بشک الله پاک شدید العقاب سخت عذاب والا دی وان الله بشک الله پاک غفور الرحیم بخونکی مهربان دی د حرمات و احترام نه کینو الله ګوره سخترین عذاب والا دی ویریږي عذاب به درکړي او د دې احترام کینو الله به دې معاف کړي ما علی الرسول نشته په پیغمبر علیه السلام باندې الا البلاغ مگر رسول د احکامو دي والله یعلم الله پوهیږي ما تبدون هغه چې تاسو ښکاره کوئ ماتو وما تکتمون هغه چې تاسو پټوئ قل لا یستوي الخبیث والطیب کم څیزونه چې الله حلال کړي دي نو دا طیب وي کم څیزونه چې الله حرام کړي دي نو دا خبیث وي نو الله فرمایي دا دواړه برابر نه دي ته په دې حکمتونو نه پوهېږې چې کم څیز الله حرام کړی دی نو په دې کې د الله حکمتونه وي هر څیز کې چې کم دی غلط صفات وي مثال زموږ په شریعت کې ماران حرام دي لړمانان حرام دي دوی کې غلط صفات دي ماران چې کم دی تعالی
څه پیدا نه درکوي لاس کې راخله ټک به درکوي لړم دی چې کنده که په لاس کې ګرځي خو تاله به ټک درکوي نو دا یې حرام کړو هسې نه چې په تا کې داسې صفات پیدا شي او په دې ټولو کې بیا لکه مثال سپی دی بل دی غلط صفات دي د ټولو نه بدترین صفات دا د خنزیر دي نو الله پاک دا څیزونه حرام کړه او خنزیر پکې نجس العین وګرځو دا د بدترین صفات دي ځکه دا دیوس دی تمام زناور چې مثال په طور یو نر زناور چې هغه په ښځه زناوره باندې خیجي نو بدې نه پرېږدي په دې زناورو کې خنزیر داسې دیوس دی که خنزیر په خنزیره باندې خیجي نو هغه ورته سوی نه هغه هېڅ هم نه وي الله دا نجس العین وګرځو هسې نه چې ستاسو نه دغه شانتې دیوسان جوړ شي د سپیو وغیره غوښې حرامې کړې هسې نه چې د سپو صفات په تاسو کې راشي د بل کلي سپی راشي نو خو میلمه دی پکار ده چې دوی عزت وکړي نو دا سپي پرې راجمع شي او ویې خړی نو که دا صفات په تاسو کې راتلی چې میلمه راتلی غونډ پرې راجمع کېدی او خړولې نو الله پاک دا پرید څیزونه منع کړه چې تاسو کې غلط صفات نه لا یستوي الخبیث برابر نه دي چې کوم دی خبیث اشی و طیب او پاک ولو اعجبک اگر چې تعجب کې اچي تا لره کثرت الخبیث ډېروالی د پلیتو خپله تنخواه اخلي نو ډېر لږه ده او که رشوت پکې الی نو ډېرې پیسې به پیدا کړي الله وایي په دې مه دوکه کېږي دغه خپله تنخواه باندې بسوالی وکړه همدارنګې افرادو سره لګولی شي لا یستوي الخبیث برابر نه دي پلیت کافران منافقان و طیب او پاک چې مؤمنان دي مؤمنان او کافران کم ځای کې برابر دي ولو اعجبک اگر چې تعجب کې اچي تا لره کثرت الخبیث ډېروالی د کافرانو یاره چې په دې دنیا کې خدا کافران ډېر زیات دي وایي په دې مه دوکه کېږه فاتقوا الله د الله نه ویریږئ یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقل لعلکم دې دپاره تفلحون چې تاسو کامیاب شئ یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء مؤمنانو تاسو د ډېرو څیزونو تپوس مه کوئ صحابه او حضراتو چې کوم دی یقینا هغوی داسې ډېر تپوسونه نه دي کړي ډېر لږ تپوسونه قرآن نقل کړي دي او چې بس شریعت څه ویلي به دوی منل دا د صحابه هغه خواله دی او بیا انسانان وي کله بعضې موقع باندې دوی تپوسونه کړي دي مختلف اقوال راغلي دي یو ځل داسې وکړی شول چې کوم دی یو کس تپوس وکړو بل کس تپوس وکړو نو پیغمبر علیه السلام غوسه شو انس سے فرمای نبی علیہ السلام قار شو منبر ته وختو وی چې تاسو څه تپوس کوئ نو نن وایي چې کوم دی چې هر څه وایي غونډ به درته خیم اوس بعضې کسان داسې چې د هغې خو عقل دومره تیز نه وي هغوی دا خیال چې به زه موقع ده نبی علیه السلام وایي چې څه تپوس کیا درته خیمه نو هغې ښه زړه ورشو چې کوم دی نه بعضې را مخکې شول وایي زما پلار څوک دی نبي کریم علیه السلام یې ستا پلار پلان کې دی نو اوس ته داسې تپوس کې دا خو د الله پیغمبر دی وحی کېږي نو ډېر دنیا کې کارونه چې الله په هغې پردې اچولي څوک خبر هم نه وي او چې ته دغه شانې تپوس کې اوس خو دا مکه که چېرې ستا مور غلا کړي وي او ته زما پلار څوک دی الله ورته وایي چې دې مور غلا کړې او پلان کې پلار دی نو څونه وشرمېدې نو داسې تپوسونه چې کوم دی نه وي مناسبه نبی کریم علیه السلام خو غوسه حضرت عمر صاحب چې وکړه نبی کریم علیه السلام مخ مبارک تک سور دی نه رالی په غونډه کېناست رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا زه راضي یم چې کوم دی الله باندې زمونږ رب دی قرآن کریم زمونږ کتاب دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه خوشحاله یو زمونږ رسول او پیغمبر دی او زه پناه غواړم چې کوم دی د الله د غضب نه د الله د غصې نه نو عمر صاحب داسې دا کلمات ویل د نبی کریم علیه السلام غصه یې قلاره کړه یعنې ځینې انسانان هوښیار وي د نبی علیه السلام غصه قلاره شوله نو الله فرمایي ډېر تپوسونه مه کوئ همدارنګې څه روایتو کې داسې هم راغلي دي د حج مسله راله نو یو کس تپوس کوي جی دا حج چې کوم دی کوو نو دا به صرف یو کال که نه هر کال به کوو پیغمبر علیه السلام چپ شو بیا هغه تپوس کوي یو کال به که هر کال به کوو نبی علیه السلام چپ شو دریم ځل باندې بیا تپوس وکړو نبی کریم علیه السلام یو کما درته ویل وی چې هر کال نو دا به فرض شوی په هر کال باندې نو په خلکو به څونه تکلیف بس چې الله وی حج کوه نو نور قصې څه لکې خو یو حج وکړه بس خبره ختمه شوه نو ډېر تپوسونو نه منع کېږي عن اشیاء ان تبد لکم که تاسو ته ښکاره شي تسوکم نو تاسو به خفه شئ و ان تسألوا عنها که تاسو تپوس کوئ دغه اشیاو متعلقه حین ینزل القرآن هغه وخت کې چې قرآن نازلیږي
تبد لکم تاسو ته به واضح شي هغه حقیقت به الله په وحی وخی نو بیا به خفای عفا الله الله معافي کړي عنها دغه تپوسونو نه والله الله پا غفور بخون کې دی حلیم صبرناک دی قد سألها قوم الله فرمایي ستاسو نه وړاندې چې کوم دی قوم سوالونه کړي من قبلکم ستاسو نه مخکې ثم اصبحوا بیا دی وګرځدل بها کافرین پاغه تپوسونو باندې کافران اول غوښته صالح علیه السلام ته ویل دی ګټ نه لو خرو بس چې کوم دی موږ منو اوخه دغه په دعا را پیدا شو نو بیا دی سو وګرځدل کافران ما جعل الله من بحیرا الله فرمیل کولو من الطیبات پاکیزه خوراک کوي او د ځان نسیس چې کوم دی ما حراموي چند په دوی کې مشهور ساریو چې دوی حرام کړي دا غي ذکر کیږي یو ساروی دې ته به بحیره به وتوي دا د دوی یو قسم ساروی بحیره دا د بحر نه راوته چې کوم دی بحر دا سیری کولو ته ویل شي نو دا به اوخه وا چې دی اوخه به 15 بچی راوړل نو دا غوږ به ول سیری کو بس دا چې کوم د 15 بچی راوړي دي غوږ یې ول سیری کو د خپل ذمہواری پوره شوله نور بدن سوګه سوینا بیا دا 15 بچی کبه نر بچی راوړو نو دا به آلال کو خزو نارنو په شریک به وخړو او کدا 15 بچی به خزه بچی راوړي و نو چې څنګه به دا مور دغه شانتي پرې خودله آزاد دا بچی به سره د قصي آزاد پرې خوله نو دیته به بحیره وي اوخه به 15 بچی راوړو بس دا اوس آزاد ده د خپل ذمہواری پوره کړه د نمنور څو خدمات نالي دا زمونږ د خدایانو په نوم به ګرځي دا 15 بچی که به نورونو علال به کو په شریک نارنه او خزو به خوړو او که 15 بچی به خزه ونه دا به هم د مور سره غشانتي آزاد پرې خوله دیته به بحیره وي او دویم قول پکې داسې هم راغلی دی سعید ابن مسیب سے فرمای بحیره دا به هغه چې یو سړی به بیمار شو یا الله که زه دې ټیک کړم که نو دا څاروی به زه ستا دپاره منم دا پلار می بیمار دی که دې ټیک شو که نو دا څاروی به ستا دپاره منم دا مسافر په سفر دی چې د سفر نه راشي نو دا څاروی به زه ستا دپاره منم نو چې هغه شرط به پوره شو نو بیا به د هغه دا پی دا به نه لوشل دا به د خپلو بوتانو په نوم باندې پرېښوده دا و بحیره ما جعل الله من بحیره ولا صائبه او صائبه دا به چې کوم دی دغه شانتې د خپلو بوتانو په نوم باندې ومنله پرې به خودله چې کوم دی دا به زنګ د بوتانو په نوم باندې ګرځي د هغې پی به د خپلو بوتانو په نوم باندې منلي او بعضې دا فرمایي صاحبه هغه اوښه وه چې ده به 12 بچي راوړو نو 12 بچي به راوړو چې کوم دی نو بیا به دا د خپلو بوتانو په نوم باندې پرېښوله دته به څوک سوی نه دا به آزادی ولا وسیلة دا دریم قسم څارویو چې کوم دی وسیله دا د یو څارویو دا به په ګډو بیزو کې و هغه ګډه یا هغه بیزا چې هغه به بچي راوړو نو که چېرې بچی به د هغې نرو دا به حلال کو مشرانو د سړو او ښځو به غونډو وخوړو او که د دې ګډې بیزې دا بچی به دا ښځه وه دا به د مور سره پیوسته کړه څنګه چې مور آزاد ده داسې به دا بچی آزاده وه نو وسیله ولا حام دا په اوښانو کې و حام چې کوم دی دا به اوښ هغه اوښ ته به وی چې ده به 10 اوښې مال کړي یو اوښ چې هغه به 10 اوښې مال کړي نه اوس به دا چې کوم دی حام به ورته وی ځکه حامی ظهره خپله شای اوس محفوظ کړه په دې به څوک بار نه وړي په دو به څوک سورلي نه کوي دا څاروي دوی د ځان نه حرام کړي الله فرمای دا معنی دی حرام کړي ولکن الذين كفروا لیکن کسان چې کافران دي یفترون علی الله الكذب دوی تړي په الله باندې دروغ واکثرهم لا يعقلون زیاد د دوی نه پوهیږي واذا قیل لهم کله چې ویلې شي دوی ته تعالوا تاسو راشئ الی ما انزل الله هغه چې الله نازل کړي دی ویل رسول راشئ پیغمبر علیه السلام ته قالو دوی وی حسبنا کافی دي زمونږ دپاره ما وجدنا علیه هغه چې موږ موندلي په هغې باندې آباءنا خپل پلرونه اولو کان اباؤهم اگر چې وي د هغې پلرونه لا یعلمون شیئا نه پوهېږي په څه شی باندې ولا یهتدون او نه په هدایت وي دویمه پاره کې مې دې مضمون وضاحت کو یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والو علیکم لازم دي په تاسو باندې انفسکم ستاسو ځانونه په تاسو لازم دي معنا د خپل ځان اصلاح وکړه ظاهري چې کوم دی بعضې کسان ته نه دا توهم کوي
چې د خپل ځان اصلاح وکړه دا کافي ده، نو په بل باندې سکه چې د بل پیټه دې په شا کړی دی. بس خپل ځان له اصلاح وکړه، خپل عبادت کوه چې کم دی، راشه درسونه کوو، راشه چې کم دی تعلیمونه کوو، دې باندې سکه هغه پوه شه، خپل کار یې پوه شه. پښتانه ته نه وایي د هغه خپل قبر دی او زما خپل قبر دی. نو آیا داسې ویلی شو؟ نه، الله دلته دوه ذموارۍ ذکر کوي. یو علیکم لازم دی په تاسو انفسکم خپل ځان اصلاح وکړئ. دویم لا یضرکم تاسو ته ضرر ونه رسوي من ضل هغه څوک چې ګمراه وي، چې څوک ګمراه وي د هغه ګمراهۍ د تا ته ضرر ونه رسوي. خو اذا اهتدیتم کله چې تاسو په هدایت او ستا په هدایت کې دا دواړه خبرې دي چې ته په خپله چې کوم دی نیک ارونه کې او دارنګې بل هم نیکو ته رابلې، دا ستا په ذموارۍ کې دي. او هر کله چې په خپلم نیکې نورم نیکو ته رابلې، اوس ته په هدایت شوې، د هغې نه پس چې کم خلک ګمراه دي او غلط کارونه کوي، لا یضرکم تا ته به ضرر نشي رسولی، ستا ذمه فارغه شوله. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمیلی دي د بعضې کسانو په بدو اعمالو الله ټولو ته سزا نه ورکوي. کله چې دا نور کسان د هغوی د اصلاح کوشش کوي، خو چې کله بعضې کسان داسې وي چې هغوی غلط کار کوي او دا نور د هغوی د اصلاح کوشش نه کوي، نو ان قریب چې الله سزا ورکوي نو عذاب به عام وي، دې غونډو ته بیا ورکولی شي. نو د انسان په خلاصي کې دوه خبرې وي، د خپل ځان اصلاح، د تمام انسانانو د اصلاح. نو چې دا کارونه دي اوس ته په هدایت او چې په هدایت دی نه اخوا که څوک ایمان ته نه راځي او سمیږي نو بیا په تاسو بوج نشته. الی الله مرجعکم الله ته بس تاسو رجوع وي جمیعا د ټولو، فینبئکم تاسو له به خبر درکړي بما کنتم تعملون په هغه څه باندې چې تاسو عمل کو. یا ایها الذین آمنوا شهادة بینکم، دا یو مسافر چې کده د سفر یو واقعي او خاص یو واقعي سره تعلق دی. یو درې کسانو دی په سفر لاړ، یو په دې کې مسلمان دی، بودیل ابن ورقه ورته وی او دا د حضرت عمر ابن عاص غلام دی. بودیل ابن ورقه د عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه غلام دی، یو دا دی او دوه کسان نور دی، عدی ابن بدا دی او تمیم داری دی، دا غیر مسلم و په دې وخت کې. په سفر باندې لاړ شام ته، هلته چې کم خپل څه کاروبار و خرڅول اغوستلو چې هر څه خپل کارونه یې وکړه. په دې منځ کې دا مسلمان چې کوم بودیل دی بیمار شو، خپل ځان له علاج معالجه چې هر څه خو هغه څه اثر ونه کو، د یقین په ځان راغی چې زه مرم. نو هوښیارو داسې کار یې وکړو چې د سره څونه پیسې ټکې وې، څومره ساز و سامانو، دا ټول یې مکمل یو لیست کې ولیکل، یو کاغذ کې ولیکل او دا لیست او کاغذ یې په دې خپل ساز و سامان کې پټ کېښو او د خپلو دوه ملګرو ته ویې که ملګرو زه وفات شم د ژوند پته نه لګي بیمار یم، نو زما دا غاړه غوټه به زما ورسو ته مدینې ته یوسئ. څه ورځې پس دی مړ شو. نو دغه دواړو ملګرو غیر مسلم یهودیان دي نصرانیان دي، دې حضراتو چې کوم دی د هغه غاړه غوټه راوړه او په لار کې تېنه یو جام پټ کو. دا چې کوم دی 300 مسقاله د سپین زرو په دې کې او دې له د سرو رنګ ورکړی شوی و، دی تېنه پټ کو او هغه تېنه خرڅ کو. خو دوی ته پته نشته چې په دې کې دننه کاغذ پروت دی او پای کې د تمام چې که د سامان نمونه پکې دي. نو هغه غاړه غوټه مدینه منوره کې د بودیل ورسو ته وسپارله. هغوی سامان واغستو چې ویې کتو لیست په کاغذ پکې راښکاره شو، لیست یې وکتو نو په دې کې یو جام نشته. هغه مخیارو پسې رال ورته وی زمونږ دا کم وارث چې تاسو لرې دا مال درکړی دی نو دی بیمار شوی وی او دی چې بیمار شوی نو په دې بیمارۍ کې خو د دې لوښو نه څه شی خرڅ کړی نه دی. وی نه کیدای شي سړی بیمار شي، لیست یې مخکې لیکلی دی او د هغه نه وروسته یې بیا ته جام خرڅ کړی. وی نه څه نه دي خرڅ کړي، ستاسو خو په هغه باندې څه پیسې خرچه نه وه چې تاسو د دې سامان نه څه شی خرڅ کړي او خپلې پیسې اصولي متې کړي. وی نه وی نو بیا خو دې کاغذ کې د ده د سامان لیست دا دی او په دې کې یو جام نشته. هغوی انکار وکړه موږ سره خو نشته، موږ ته خبر هم نه یو. نو ښکاره ده چې د بودیل ورثه دی دعوه وکړه د جام په دغه دوه کسانو، هغوی انکار کوي. نو بودیل ورثه خو په مدینه کې ناست دي، دوی سره خو ګواهان شتې نه. نو دغه نور دوه کسان چې کومونه هغې ته قسم متوجه شو، نو هغې قسم وخوړو چې موږ ستاسو د بودیل نه چې کوم دی جام نه دی پټ کړی. نو کیس ختم شو.
څه وخت پس پته ولګېده یو کس خبر راوړو چې هغه جام چې کم دوی خو هغه په مکه مکرمه کې دکاندار زرګر سره دی. د بودیل ورثه پسې لاړ ورته وی چې دا کم جام تاسو دا خو زمونږ د سړیو دا تاله چا درکړی دی. هغه ورته دا خو موږ باندې تمیم داري خرڅ کړی دی. دوی بیا رال تمیم پسې ورته وی چې تاسو خو وی چې موږ ترې مال نه دی اخیستی، قسمونه مو خوړل، هغه جام ګوره تاسو اخیستی دی مکه کې مو خرڅ کړی او هلته شتي. دوی ته نه اقرار وڅوک وی چې او بالکل موږ ته خرڅ کړی دی، خو دا جام دا موږ د هغه سړي نه اخیستی و زمونږ و. ښه چې تاسو ته اخیستی و نو تاسو په هغه ټیم ولې نه وی؟ دوی په هغه ټیم مو ځکه نه وی چې موږ سره ثبوت د اخیستلو نه و. موږ سره د اخیستلو ثبوت نه و، نو ځکه موږ مکمل د هر څیز نه انکار وکړو چې مسله پټه پاتې شي. خو اوس ښکاره شو چې جام مو خرڅ کړی دی چې ښکاره شو موږ ترې اخیستی و. نه مخکې د بودیل ورثو دعوه کوله د غلا او تمیمي داري منکر و، د هغه ملګری منکر و، دی له قسم و. اوس خبره الټه شوله، تمیمي داري او د هغه ملګری عادي ابن بدا دوی دعوه کوي د جام د اخیستلو دا مدعین دي، او ورثه د بودیل هغوی منکرین دي، هغوی انکار وکړو چې نه تاسو ته نه دی اخیستی. اوس خبره هغه چې کوم مخکې منکر و اوس مدعي شو، کوم چې مدعي و هغه منکر شو. نو اوس به تمیمي داري چې دعوه کوي چې ما اخیستی د جام ته په دې ګواهان پیش کا، هغه سره خو ګواهان نه و. اخو ورثه د بودیل منکر دي، هغوی انکار کوي چې زموږ دغه مړي په تاسو نه دی خرڅ کړی، نو هغوی به قسم خوري، نو بیا هغوی له قسم ورکو. نو چې هغوی له قسم ورکو نو کیس هغوی وګټو. نو داسې طریقه وي. اوس وړاندې آیا دغه شانتې کار کوی شي؟ اوس نو جمهور په دې چې اوس داسې نشي کولی. وجه دا ده چې دلته مسلمان وفات شوی دی او په دې خپل کیس باندې ګواهان چې مقرر کړي دي هغه غیر مسلم دي، او زمون شریعت دا ده چې د غیر مسلم گواهی په مسلمان باندې قبول نه ده. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. لہذا اوس داسې کیس چې کوم غیر مسلم گواهی کوي نو نشي کولی. نه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو شهادت گواهی لازم ده بینکم ستاسو منځ کې اذا حضر کله چې حاضر شي احدکم الموت یو ستاسو ته مرګ، ستاسو یو مسلمان مړ کیږي، حین الوصیت په وخت د وصیت کې اسنان دوه کسان دي ذوا عدل منکم چې هغه خوندان د انصاف وي ستاسو نه، مؤمنان په دې خپل باندې خبره باندې ګواه کا. او آخران یا نور د دینه، او آخران من غیر مسلم من غیرکم غیر ستاسو نه، ان انتم کوي تاسو ضربتم فی الارض تاسو سفر کړئ په ځمکه کې، د کافرانو علاقې ته تلئ هلته مسلمان نشته نو خیر د غیر مسلم پې ګواه کا. اصابتکم ورسیږي تاسو ته مصیبت الموت مصیبت د مرګ، تحبسونهما تاسو بندوئ دا دواړه من بعد صلات پس د مانځه نه، چې مونځ وشو دغه ټیم پورې به تا بند کړي، اوس د مانځه مخې ته راولې چې خلک یې ویني. فیقسمان بالله دی به قسمونه خوري په الله باندې ان ارتبتم که ستاسو پې شک و چې دوی بغلا کړي وي نو بیا قسم ورکه. اوس چې ستا پې شک نه دی ته قسم نه ورکوې نو بیا قسم ته ضرورت نشته. هغوی به قسم کې داسې وي لا نشتری به، موږ په الله قسم خورو چې موږ نالو په دې خپلو قسمونو ثمنن پیسې، ولو کان ذا قربا اگر چې دا خاوندان د خپل ولی وي، ولا نکتم شهادت الله موږ نه پټو د الله ګواهي، انا بېشکه موږ اذن په دې وخت کې لمن الآثمین شوبه د ګناهګارو نه که موږ دا ګواهي پټه کړو. دا خو تمیم چې کوم دی او د هغه ملګري قسم وخوړو. اوس وروسته پته ولګېده چې جام خو دی پټ کړی دی خرڅ کړی دی، اوس دوی منکرین شول، مدعی شو دا بل منکر شو. نه فإن عثره که خبر میلو شو علی انهما چې دا دواړه کسان استحقا اسم دا مستحق د ګناه دي په دروغ قسم خوړلی و، فآخران نور کسان یقومان چې دی ادرېږي مقامهما په ځای د دوی باندې، د دوی په ځای بس نور قایم مقام، من الذین هغه کسان استحق علیهم الاولیان استحق چې مستحق علیهم په دغه وراثت کې الاولیان حقدار چې کومون هغه به قایم مقام شي، کوم چې نږدې و دې مړي ته. فیقسمان بالله دی به قسمونه خوري په الله باندې په شهادتونه داسې وایي چې له شهادتونه زمونږ وایي احق دا حق ده من شهادتهما د دوی د ګواهۍ نه، وما اعتدنا موږ زیاتی نه کوو انا بېشکه موږ اذن په دې وخت کې لمن الظالمین شوبه د ظالمانو نه. ذلک د ادنا قریبه د ان یأتوا بشهادت چې دوی راتله کوي په ګواهۍ سره علی وجهها په خپله طریقې سره. وایي دا تحقیق ځکه کوو چې بیا به سړی صحیح خبره کوي غلطه ګویي به نه کوي، ځکه به د غلطې ګواهۍ نه ځان ساتي. او یخافو یا به دوی یریږي ان ترد ایمانون چې واپس بشي دوی قسمونه بعد ایمانهم پس د هغوی د قسمونو نه. هسې نه چې غلطه خبره وکړم زه قسم وخورم سبا بل قسم خوري زما قسم خورت کیږي.
واتقوا الله ويرګي د الله نه واسمعوا ووري والله الله پاک لا يهدي القوم الفاسقين هدایت نکي قوم فاسقانو ته يوم يجمع الله الرسل فيقول الله انبياء را جمع کینو د انبياونه بم تپوس کوي د دې قومونه به هم تپوس کوي او چا چې دا وحی راوړي د فرشتو نه به هم تپوس کوي دلته الله د ټولو انبیاو د تپوس تذکره کوي وروسته خاص د حضرت عیسی علیه السلام نه د تپوس تذکره هم کیږي د عیسی علیه السلام نه تپوس یوازې کیږي ځکه چې د اهل کتابو خدای ورته ویلې دی نو ځکه الله یوازې ته تپوس کی تا ورته ویلو چې ما ته خدای وایي ستا مور ورته ویلو چې ما ته خدای وایي نو یوازې د عیسی علیه السلام نه بیل هم تپوس کیږي هغه ورځ چې الله راجمع کی انبیا فیقول الله به تو فرمای ماذا اجبتم تاسو له جواب درکړی شوی وو تاسو زما توحید خلکو ته بیان کو خپل نبوت م بیان کو نو قوم څه جواب کړو قالو دی بو الا علم لنا نشته موږ سره علم اشکال دا پیدا کیږي چې ولې انبیا سره علم نه انبیا خو د قوم په منځ کې اوسېږي چا په ایمان راوړ او چا ایمان نه دی راوړی نو بعضې حضرات جواب کوي چې دا انبیا وی لا علم لنا دا د قیامت هغه دهشت او هیبت او یره ده د قیامت هغه یره او دهشت دی چې دا انبیا هم په دې موقع باندې وایي موږ ته پته نشته وجه دی که نه چې کله حالات خطرناکي مصیبت وي نو بیا چې کوم دی د شلو او نه یوه نه بهتر وي دا کار چا کړی دی جی بس ما ته پته نشته خبره ختمه شوه او که ته وایي چې او ما ته پته راښه راته وایي چا وجلی دی خپې کم طرف ته وي سر یې کم طرف ته و پسې یې مړ کړو هغه سړی څه شو په کم طرف والوته نو بیا دې ځان له کار وکته نو کم ځای کې چې کم حالات سخت وي که نه هلته بیا صرف یوه نه نو دا قیامت دی داسې دنیا نه ده دا عظمت او د هیبت د قیامت د وجې نه انبیا وی لا علم لنا البته بیا اشکال پیدا کېږي ټیک ده چې قیامت دا ډېر دهشت والا دی د هیبت والا دی خو چا دپاره انبیاو دپاره نه وهم من فزع یومئذ آمنون الله فرمایي دوی به د قیامت د ګبراهټ نه بلکل په امني وهم من فزع یومئذ آمنون انبیاو ته د قیامت یره سلاغي خو دغسې یره نه وي نو بیا دویم جواب انبیا چې دا وی لا علم لنا نه زموږ دپاره علم نشته باطنا ظاهر خو مکتل چې دی خلکو ایمان راوړو خو باطن خو ما ته پته نه وه چې باطن کې ایمان شته که نه نو ظاهر علم و خو د باطن علم لا علم لنا په باطن باندې زموږ علم نه او یا دریم داسې ویلی شي لا علم لنا بعد توفی چې من کله وفات شو د هغې نه پس موږ ته بیا څه پته لګېده چې دې خلکو څه کړي دي انک بشک تو انت علام الغیوب ته پوهېدونکی په غیب وي اذ قال الله یا عیسی کله چې وفرمایي الله پاک ای عیسی علیه السلام زوی د مریم اذکر نعمتي یاد که زما نعمتونه علیکم چې کړي وي دي پته وعلى والدتک او ستا په مور باندې اذ ایدتک کله چې ما ته مضبوط کړي بروح القدس په پاک روح سره جبریل به ستا سره ګرځېدو تو کلم الناس تا خبرې کول د خلکو سره فی المهد په حالت د زانګو کې چې ماشوم وي وکهلا په بوډا والی کې و اذ علمتک الکتاب کله چې ما وښوتا ته کتاب جنسی لیکل جنسی لیکل چې کوم د لیکل د ښه کولی شول یا کتاب آسماني کتابونو باندې ستا چې کوم د علم او محمد ادریس کاندهلوي صاحب معارف کې هغه دا معنی کوي اذ علمتک الکتاب کتاب قرآن مې تا ته ښوولی و ځکه عیسی علیه السلام به دنیا ته چې راځي نو په قرآن به فیصلې کوي والحکمت احادیث مې درته ښوولي والتورات والانجیل تورات او انجیل مې ته ښوولي و اذ تخلقو کله چې به تا جوړو من طین د خټې نه که هیئت طیر په شکل د مرغه د خټې نه به د مرغې شکل جوړ کو باذنی زما په حکم فتنفخ فیها تا به پوکې وکړو په دې کې فتکون طیر نه به شه مرغه باذنی زما په حکم فتنفخ فیها نو فیها چې کوم دی ضمیر د مؤنث ذکر کېږي یا طیر ته راجع دی آیا دغه هیئت ته راجع دی چې کوم د مرغۍ هیئت به دې جوړ کو درېیمه پاره کې د وضاحت کوو چې د خټې نه به د خاپیره کر کې چې کوم د شکل برابر که ځکه دا کامل مرغه دی په دې مرغانو کې بدن نه ورکوټی دی خو نور کامل دی ځکه چې د مرغو سینې نه او د دې ورکوټې سیز سینې هم شته د مرغانو د مرغو چې کوم دی ماهواره نه او د دې پکې ماهواره هم راځي لہذا دا پکې کامل مرغه دی نو دا شکل به برابر که فتکون طیرا باذنی وتبرئ الاکمه تا به جوړول پیدایشي ړانده چې کوم لون پیدا دی هغه له سترګې به ټیک شوې والابرص او برګ مرض والا باذنی زما په حکم وایستخرج الموتى کله چې به تا رایستل مړه باذنی زما په حکم مړي ته به قوم د الله په حکم پاسه جو بس پابسید
درېمه پاره کې د مضمون وی چې کله به دا مریضان ړانده برګیان دا به دومره ډېر رال په زرګونو به ورته ناست وو. عیسی علیه السلام په دې باندې شکر وکړو چې الله به شفا نصیب کړه. البته چې کوم مړي جمدي کړي دي نو هلته مې درته وی چې 4 کسان عیسی علیه السلام جمدي کړي. دا نه چې اوس هر یو کس ته یې پاسه هره مقبره کې پاسول کوي نو بیا خو چې د هرې مقبرې کې پاسول کوي خلک یې اینې اوري نو بیا خو د دنیا دار امتحان ختم شو. بیا خو تا ته دلتم د برزخ حال معلومیږي او هلته هم د قیامت دی او دلته هم قیامت دی. غونډ ته په سترګو وکتل نو 4 کسان داسې دي چې عیسی علیه السلام د هغه په دعا جمدي شوي دي خپل حال او قصې ویلي دي. نو باذنی و اذ تخرج الموتى باذنی و اذ کففت بني اسرائیل کله چې ما بند کړه بني اسرائیل عنک استانه بني اسرائیل چې کوم د هغوی غوښتل چې تا شهید کي ما د هغوی نه تخلاص کړې اذ جئتهم کله چې تا راتلو کړه دوی ته بالبینات په ښکاره او دلایلو سره فقال الذین وی هغه کسانو کفرو چې کافران دي منهم د دوی نه ان هذا نه دی دا الا سحر مبین مګر دا د جادو ښکاره. وإذ أوحيت إلى الحواريين کله چې ما وحی وکړه حواریینو ته. حواریین معنا دی په درېمه پاره سورت ال عمران کې کو دلته الله فرمایي ما ورته وحی وکړه. دا څه انبیا خو نو الله ورته څنګه وحی کوله نو درې مطلب ویلی شي. اذ اوحیت ما وحی وکړه مراد د وحی نه چې کوم دی الهام دی دی حواریینو ته پړه کې خبره واچوله. اذ اوحیت من الهمت الى الحواریین ما پړه کې ورته خبره واچوله زما په دې پیغمبر ایمان راوړئ. او یا چې کوم دی د وحی نه وحی منامی ده. اذ اوحیتو کله چې ما وحی وکړه دوی ته فی المنام دوی ته مې په خوب کې داسې ورښکاره کړه چې دا پیغمبر ومنئ په دې ایمان راوړئ د دې غونډو ومنه او ایمان یې راوړو. او یا دریم داسې ویلی شي واذ اوحیتو بلسانک متعلق به ورته راوباسي واذ اوحیتو بلسانک کله چې ما وحی وکړه ستا په ژبه باندې الی الحواریین تا ته مې وی وحی مې ته وکړه چې دې حواریینو ته وایي ایمان راوړئ ان آمنو ایمان راوړئ بی په ما باندې او بی رسول زما په پیغمبر. قالو دی وی آمنا موږ ایمان راوړی وشهد ته ګواه شه باننا مسلمون باننا مسلمون بېشکه موږ مسلمانان یو. اذ قال الحواریون کله چې ویل دي حواریانو یا عیسی ابن مریم ای عیسی علیه السلام زوی د مریم هل یستطیع ربک طاقت لري ستا رب ان ینزل علینا چې نازل کړي په موږ باندې مائدة من السماء یو دسترخوان د طرفه د اسمان نه. دې حواریونو د عیسی علیه السلام نه درخواست وکړو ایا الله به داسې وکړي چې موږ ته یو دسترخوان راولېږي او په هغه کې خوراک یې موږ ته نه خوراک وکړو. عربی کې 2 ټکي وي یو ته خوان وي یو ته مایده وي. خوان دا مطلق دسترخوان ته وي چې خوراکه پې وي او که نه خو خوان ورته وي او مایده هغه دسترخوان ته وي چې په هغې باندې د پاسه خوراکه پرته او دې ته چې کوم دی مایده ځکه وي چې مایده راوتې ده د ما د یمیدو نه ما د یمیدو حرکت ته وي او چې کله دسترخوان خور شي او په هغې باندې د پاسه خوراکه پرته نه اوس دا په حرکت کې راځي هغه هم پکې لاس رانه باسي دا هم پکې لاس ورنه باسي دا لاسونه په حرکت کې راشي نو ځکه ورته مایده وي. او چې کله اسې ټوکې خور کې او په هغې باندې سیینه هغې ته مایده نه وي ځکه چې تس ټوکې پروت نو څوک اسې لاس ونه وړي وله نو بیا ورته خوان وي. نو دوی وی چې الله پاک یو دسترخوان نازل کړي څه معنی ډک دسترخوان د خوراکونو ډک. نو قال عیسی علیه السلام ورته وی اتقوا الله ویرګئ د الله نه ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان. یو مطلب دا دی چې تاسو وایي هل یستطیعو د الله طاقت شته چې دا نازل کړي د الله د طاقت نه څه بهر دي بیوقوفه څوک داسې سوال کوي. اتقوا الله د الله نه ویرګئ داسې تپوسونه مه کوئ. قالو دی ورته وی نجي زموږ الفاظ او تعبیر کې خطا شو. د هل یستطیعون دا معنی نه چې د الله طاقت نشته د الله طاقت خو شتي خو موږ د خپل اطمینان دپاره غواړو چې که الله داسې خوراک راولېږي. آیات دوی مطلب دا دی دوی د دسترخوان درخواست وکړو عیسی علیه السلام ورته وی اتقوا الله د الله نه ویرېږئ فرمایشي څیزونه مه غواړئ. ګوره ځکه فرمایش څیز دې وغوښتو نو که په هغې د ایمان راوړو خو ټیک شوله که نه بیا د الله عذاب راځي. اتقوا الله د الله نه ویرېږئ فرمایشونه مه کوئ. قالو دی ورته نوریدو موږ اراده کوو ان ناکل منها چې موږ خوراک وکړو دغه دسترخوان نه وتطمئن قلوبنا او مضبوط بشي زموږ زړونه. جی ایمان راوړو ښه عذاب خو به الی چې سړی ایمان نه راوړي موږ خو ایمان راوړو خپل اطمینان دپاره چې دا غیبي خوراک ووي نو ښه به اطمینان راشي. ونعلم من پوه شو ان قد صدقتنا بېشکه تا زموږ سره رښتیا خبرې کړي ونکونه موږ به شو علیها په دې باندې من الشاهدین د ګویي کوونکو نه.
نو عیسی علیه السلام چې کوم دی وایي زه ټیک ده نو هغه لاس اوچت کړه. قال عیسی ابن مریم، وی عیسی علیه السلام چې زوی د مریم دی، اللهم ربنا ای زمونږ ربه انزل علینا نازل که په موږ باندې مائده من السما، یو دسترخوان د طرفه د اسمان نه. الله دسترخوان ډک د خوراک راولېږي. تکون لنا دا بشي زمونږ د پاره عیدا لاولنا، اختر زمونږ د لومبنو د پاره و آخرین او زمونږ د رستنو د پاره. لومبنو نه مراد هغه خلکو چې دوی نه وړاندې خلکو، هغوی د پاره به اختر شي. او د رستنو د پاره زمونږ په لومبنو باندې د انعامات کړي، هغوی له د من او سلوا ورکړي د موسی علیه السلام په زمانه کې. عیدا لاولنا، هغوی هغه من او سلوا نعمتونه حسابول دی اخترو. و آخرنا، زمونږ د رستنو د پاره موږ رسته یو، نو چې موږ باندې دسترخوان نازل کړي موږ به دا خوراک وکړو، دا به زمونږ د خوشحالۍ ورځ وي. او دویم مطلب داسې هم ویلی شي تکون لنا، شي به زمونږ د پاره عیدا لاولنا، اختر زمونږ د لومبنو د پاره، دا به زمونږ د پاره خوشحالي وي چې الله په دې ورځ موږ له خوراک را کړی. و آخرنا، او زمونږ د رستنو د پاره، رسته چې څونه اهل کتاب نصرانیان راځي هغوی به دا خوشحالي په دې معنا وایي زمونږ نیکونو باندې الله خوراک کړی دی، نو هغوی به هم خوشحالي. و آیتا منک، دا به نشانه وي ستا د خوانه، ورزقنا، مونږ ته رزق راکه، وانت خیر الرازقین، بېشکه ته غوره رزق ورکوونکی. قال الله فرمیل انی منزلها علیکم، بېشکه زه نازلوونکی یم په تاسو باندې. زما پیغمبره ته غواړې به ټیک شو به در ولېږم. منزلها علیکم دا نازلوم. خو فمن یکفر، چا چې کفر وکړو بعد د دې نه پس منکم ستاسو نه، دا دسترخوان به در ولېږم. خو د دې نزول نه پس که بیا چا ونه منو کفر یې وکړو، فانی اعذبه، بېشکه زه دله عذاب ورکوم، عذابا داسې عذاب لا اعذبه چې ما عذاب نه ورکړی احدا من العالمین، یو کس ته د مخلوق نه، بیا به د ناشنا عذاب ورکم. نور اخواته چې کوم د قرآن کریم تفصیل نه ذکر کوي، مفسرین ذکر کوي چې عیسی علیه السلام سوال الله ومنو، الله پاک دسترخوان یوه سپینه ورېځ راله. دغه سپینه ورېځ راکوزه شوله ځمکې ته، څه سپینه ورېځ لاندې ده او څه د پاسه ده، او په دې منځ کې عظیم الشانه دسترخوان دی. هغه کېښودلی شو، ورېځ ترې نه وختله، لوښی بند پروت دی. عیسی علیه السلام ورته ویل راپاڅېږئ راشي. غونډ یریږي، څوک جرأت کوی شي چې راپاڅېږي. کم چې د دوی مشهور شمعون کوریانی ورته وی، هغه وی عیسی علیه السلام روح الله، بس ته اهل چې ته دا کلاو کې، موږ د دې د کلاولو نه یو. عیسی علیه السلام 2 رکعته لمونځ وکړو، الله نه ډېر سوال او فریاد عاجزي وکړه. بیا چې کوم دی په ډېر عاجزۍ باندې رالی، دسترخوان یې واړو کولاو شو. چې دسترخوان یې کولاو که چې کوم دی نو په دې کې یو میی پروت دی، عظیم الشانه میی دی، بلکل تازه چې کوم دی ګرم پوخ شوی دی او ګرم ورید شوی میی دی. او سر ته لوښي کې سرکه پرته ده، لکې ته په لوښي کې مالګه پرته ده، او چاپېره ته نه چې څومره ترکاریانې دي، دا تمامې ترکاریانې پکې شته، خو بدبویه ترکاري پکې نشته. معنا اوږه پکې نشته، پیاز پکې نشته، ګندنه پکې نشته، دا بین کوي. او نور چې څومره ترکاریانې دي دا تمامې پرتې دي. ته پکې د پالکو ساګ وایي، څوک پکې ټیپر خوښوي، څوک پکې چې کوم دی الوګان خوښوي. دا چې څومره دا ترکاریانې دا غونډې پکې ترکاریانې پرتې دي. او سره 5 ډوډۍ اوم دي. په یوې ډوډۍ باندې چې کوم دی د پاسه تیلو زیتون دي، بلې ډوډۍ د پاسه ګبین دي، د بلې ډوډۍ د پاسه د غوښو ټوکړې دي، او د بلې ډوډۍ د پاسه غوړي دي، او د بلې ډوډۍ د پاسه پنیر دی. 5 ډوډۍ دي او په هغه باندې دا 5 څیزونه اوم پراته دي، او دا چې څومره ترکاریانې دي دا اوم دي، او میی دی، سر ته چې کوم دی سرکه ده، لکې طرف ته مالګه ده، او بلکل ورید شوی چې کوم دی دا تیل ترې نه څڅېږي داسې. ښه نو عیسی علیه السلام کلاو که اوس راشئ وخورئ. اوس د خوراک څوک جرأت نشي کول، دا به خورو څنګه؟ لشه پکې نشته، بې لشو میی دی. عیسی علیه السلام دا راته ووایي چې دا خوراک د دنیا دی او که دا د جنت دی. عیسی علیه السلام ورته ووایي نه د دنیا خوراک دی نه د جنت خوراک دی، الله په خپل قدرت تاسو له تیار کړی دی، راشئ وخورئ. یریدل چا خوراک نه کو. عیسی علیه السلام وی چې څونه غریبانان دي هغوی راشئ، څونه بیماران دي، کرونا چې کموالي که نه هغوی راشئ، او چې څونه ړانده دي، ګوډیان دي، شلیان دي، دا معذوره غونډ راشئ.
او چې کم مالدار دي تاسو به نه خورئ، کم چې بالکل تندرست دی ټیک ټاک دی ته به هم نه خورئ. نو دا معذوره غونډ رال، غریبانان رال، لانده ګوډیان شالیان رال، دا ټول نه هغوی ته نه خوراک وکړو. خوراک چې وکړو چې کم دی نو په سباله چې څوک بیمار دی هغه ټیک دی نو خوراک هم شو علاج هم شو، چې د چا څه تکلیف دی هغه ټیک ټاک شو بالکل. نو دې نورو تماشه کوله، دا مالدار خانان نوابان دی ورته ناست دي تماشې کوي. چې دا غونډ ماړه شول واپس ورځ راله او چې کوم دی دسترخوان اوچت شو. په سباله باندې د هغه نه ډېر خلک بیا را جمع شوي دي. نو چې ډېر بیا را جمع شوي دي چې کوم دی نو بیا هغه حکم دی چې کوم غریبانان دي معذوره دي دی به راشي، مالداران او غنیان نوابان به خوراک نه کوي. نو یو به دا مالداره دی به خوراک نه کوي، غریبانان به خوري. خو غریبانانو ګوره تاسو به صرف چې څونه ته خورې په ترخ کې به ځان سپټی نه، سټاک به نه جمع کې. اوس الله پاک باندې دا شی څه کمېده خو نه، خو داسې خو یو شرط برابر کو چې دا خلک دې شرط کې پیل شي. وجه دا چې دا شرط نه یو دغه شانتې خوري خوره تیار خوراک راځي، خو دا دنیا دار امتحان دی، دا ختمیږي. دا چې خلک مشت و ګریوان دي او مصیبتونو خو دې خېټې راغستې دي چې تا له تیار خوراک راځي او مختلفې ترکاریان دې خورې، نو په جومات کې کښېنه خپل ذکر اذکار کوه که نه. زما څه کار دی چې ستا پوله پټوم او ستا نه کور پټوم او تا سره جګړې کوم، دا جګړې خو په دې خېټه دي. نو الله پکې دا شرطونه ولګول چې یو څو ورځې خوراک وکړه. دې مالدارو چې کتل نو هسې چې تاسو له څوک خوراک درکوي او دا نوابانو ته ګوري ستاسو دا کپارې به پرېږدي. جو هر یو پکې ځان زه غریب یم پکې منځ کې ورننوځي، بل راشي زه هم غریب یم. نو څوک خو چا ځان غریبانان کړه او چا پکې داسې کول مړه په زرګونو خلک ناست دي، دا نواب پکې څوک پېژني هغه هم دې ملنګانو کې ورننوته، یا هغه پکې خوراک شروع کړو. دې نورو چې وکتل چې هلکه دا مالداره خو هم خوري، هسې نه چې دا شی کم شي، نو هغوی به ځان له چې کوم دی ته پټول. نو هغه دواړه خبرې ماتې کړې. نو چې دواړه خبرې ماتې کړې نو الله ورته وویل عیسی علیه السلام ما درته ویلي چې ګوره بیا به سزا ورکړم. نو به چې سبا شو دا چې چا ورانی کړی و که نه دا غونډ خینزیران ګرځېدل. بیا غونډ چې کوم دی خینزیران هغه شی خو بند شو، خو دې خوا چې کوم دی دا غونډ خینزیران شول که نه. نو به هر کیف الله دا شی بندو ځکه چې دا دغه شانې جاري خو دا امتحان ختمیږي او دغسې اوسم وي. دا چې څومره آمدني د ملک وي که نه که دا د غریبانانو ته ورکېدی شوی که نه ملک به د سره غریب نه و، د سره به غریب نه و. دا خو چې کوم دی صرف دا څو کسان په دې ملک په وسایلو باندې قبضه کړې ده. ته د لږې مړ شوې تا تر ماښام ډوډۍ نه میلاویږي او هغوی په دې باندې وي چې دا څنګه موږ ولګوو. او که د غریبانانو امداد دپاره سره شي، د بالاکوټ زلزله وشوله هغوی له د بهر دنیا نه امدادونه راتلل، هغوی ته چا چې کوم دی خبره کمبل نه ورکړي او نورو ځان له په ټرکونو چې کوم دی خبره سامانونه او د ټرکونو پیسې خلکو ځان له والي. دلته چې کوم دی سوات او د دیر او په دې خلکو باندې هغه مخکې حالات و نو هغوی هغه جنرال دې خلکو غټه قرباني وکړه، درګې علاقې چې کوم دی غټه قرباني وکړه. دغه چې څونه د سوات نه او د دیر نه او دغه مسافر راغلي نو په خپلو بیټکونو کې په خپلو کورونو کې سکولونه کالجونو کې ډوډۍ وړلې، نو دوی لوی قرباني وکړه. نو لازمي خبر ده چې څنګه هغوی متاثر او هلته خو دام په تاثر کې رال ځکه چې دوی ارسبن شول. نو بیا پکې دوی دپاره یو ځل چې رقم غریبانان یې هغوی دپاره به لږ مواد ورکړو، نو دلته چې کوم دی راوړه که نه بیا پکې جګړې وشوې. نو دا خو دغه دپاره چې کوم بېوسه دي غریبانان دي دیړې نه ده کړې، غریب دی چې که دی وسې نه کېږي نو لږ شانتې مواد شی ورکړی شي چې هر څه میاشت نیمه ګزاره وکړي. نو په هغې باندې بیا جګړې وشوې، هغه یو چې کوم دی سیز سامان راغلی هغه نور مکمل بند شو ځکه چې هر یو زه غریب یم که نه. نو دا طریقې ښه. نو الله پاک دوی له سزا ورکړه. اشکال دا پیدا کېږي چې الله فرمایي داسې سزا به ورکړم چې ما بل له نه ورکړي، خو دوی نه خنزیران جوړ شوي، شادوګان جوړ شوي، دا خو د نور هم جوړ شوي دي. نو جواب دا دی چې دغه زمانه کې په دې زمانه کې خنزیران شادوګان صرف دوی نه جوړ شول. وإذ قال الله کله چې الله وفرمیل یا عیسی ابن مریم، ای عیسی علیه السلام زوی د مریم، اانت قلت آیا ته ویل للناس انسانانو ته اتخذوني تاسو ونیسئ ما و امي او زما مور الهین دوه خدایان. عیسی علیه السلام تا ورته ویلي چې زما عبادت کوئ او زما د مور عبادت کوئ من دون الله غیر د الله نه. قال دی به فرمی سبحانک پاکی د ستا دپاره ما یکونو لی ندی مناسب زما دپاره ان اقوله چې زه ووایم ما لیس لی بحق چې هغه زما دپاره حق نه وي. الله دا ما دپاره حق نه دی چې زه دې خلکو ته ویم چې زه ستاسو خدای یم، دا زما حق خبره نه ده.
ان كنت قلته کما ورته ویلی فقد علمته تاخیص استا په علم دی الله کما دا خبره کړي نو ته خو عالم یې تعلم ته پوهېږې ما فی نفسی هغه چې زما په نفس کې دي ولا اعلم زه نه پوهېږم ما فی نفسک هغه چې ستا په ذات کې دي الله ستا علم په ما محیط دی خو زه خو ستا په علم باندې زما د علم احاطه نشتی دا دویم نفسک چې ذکر کیږي کنه دته مشاکلتن وي ځکه نفس دا جسم وي د دې اطلاق په الله نه کیږي دلته چې کوم شوی مشاکلتن ورته وي انک بشکت انت علام الغیوب ته پویدونکې په غیب وي ما قلت لهم الله ما ورته نو ویلي الا ما مگر ما ورته هغه ویلو امرتنی چې تا ما ته امر کړی به په هغې سره د الله امر دا دی ان اعبدوا الله وحدوا الله ما ورته دا ویلو د الله وحدانیت ومنئ ربي چې زما رب دی و ربکم استاسم رب دی وکنت علیهم زوم په دی باندې شهیدا گوا ما دمت فیهم سو پوری چې زه دوی کې موجودم فلما توفیتنی کله چې تازه وفات کړم توفی می آلتا تمانا کولا فلما توفیتنی کله چې تازه پوره اوچت کړم اسمانونو ته یا توفیتنی تازه روسته بیا وفات کړم نه نو كنت انت الرقیب توی نگهبان او ساتون کې علیهم په دوی وانت علی کل شیء شهید او ته په هر څه گواهی ان تعذبهم انبیاء په خپل امتیانو ډیر زیات خفه کیږي الله تینا تاسو کو چې تا ورته ویلو چې زما عبادت کوي عیسی علی السلام یې الله ما نه دی ویلی خو بیا دی که به مجرمان وي خو ستا رحم ډیر وسیع دی ان تعذبهم کته دوی له عذاب ورکې فإنهم عبادک بشک دا ستا بندګان دي هېڅوک هم څه نشي ویلی ستا امر په دوی کې چلیږي وإن تغفر لهم کته ورته بخنه کې فإنک بشک ته انت العزیز الحکیم ته غالب او حکمت والی الله ستا زبردست طاقت دی کوي معاف کې تا نه څوک تپوس کوي نو دا هغه د الله لطف ذکر کوي الله اوس هم معاف کې ستا بندګان دي تا نه خو څوک تپوس نه کوي دا معاف کې بندګان انت العزیز الحکیم خو داسې ډایرک ظاهر خو داسې نه وي چې الله معافی کې ځکه د الله په مخ کې داسې ټکي څوک ویلی شي قال الله بو تو فرمی هذا یوم دا ورځ د ينفع الصادقین فایده برسي رښتونو خلکو ته صدقهم دا غوي رښتیا یوم ينفع الصادقین صادق څوک دي صدق کلمه د لا اله نو دا مؤمنان دي ينفع الصادقین پیدا برسي رښتونو خلکو ته چاغي صدقهم دا غوي رښتیا چې دوی کلمه ویلې ده تا کلمه د توحید ویلې و دا چې کم د رښتونی کلمه د نن تعالی فایده درکې په خلاف د مشرک ناغه سره کلمه د صدق نشته یوم هغه ورځ د ينفع الصادقین چې پیدا رسي رښتونو خلکو ته دا رښتونی دي په عقیده کې رښتونی دي په عمل کې عقیده هم په الله باندې و عمل هم د الله د رضا ناغه ته بوس پیدا رسي لهم جناتون دوی د پاره جنتونه دي تجری من تحتها الانهار خالدین فیها دی با مشي ابدا رضی الله عنهم الله برازی وی د دوی نه ورضوا عنه دی برازی وی د الله نه په ثواب الله چې دوی لکم انعام ورکړي دی به خوشاله ذلک الفوز العظیم دا د کامیابی لویا لله ملک السماوات والارض الله د پر حکومت د اسمانونو د زمکو دی او ما فیهن هغه چې دی په منځ کې دی وهو د الله پاک علی کل شیء قدیر په هر شي قدرت والا دی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض سورة الانعام پدې کې د انعام د تسمیه ده ځکه دې کې د سارو چې کوم د بحث ذکر کیږي چې کوم د خلکو د ځان نه حرام کړیو د دې سورۃ د مخ کې سورۃ مائده سره مناسبت اخر سره مربوط د ال ذکر کېدو د الله وحدانیت لله ملک السماوات والارض او په دې صورت کې ابتدا کې د الله وحدانیت ذکر کیږي الحمدلله الذي خلق السماوات والارض فضائل د صورت کې راغلي دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمای دا صورت ده کنه من النواجب نواجب ناجبه ویلې شي هغه قیمتي سیستا قرآن مقدسه کې چې کم دی ډیر اعلی مضامین باندې چې مشتمل دی نو سورۃ انعام دی دا د الله وحدانیت باندې ډیر زور ورکوي د بعضی سورتونو خپل مضامین وي څنګه چې وړاندې صورت ذکر شو تحلیل او د تحریم بنیادی مضمون سورۃ انعام چې کم دی وحدانیت د الله باندې ډیر زور ورکوي او په اقسامو د شرک باندې رد کوي نو هي النواجب دا د هغه سورتونو نه دی چې د اعلی مضامینونه دی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي الله پاک چې دا صورت نازلو نو دا غون صورت یک دم نازل شوه دی ټول صورت الله یو ځل را لګلې دی
او 80,000 فرشتي ورسره په جرګه کې را لېږلي دي. سورة انعام الله دنیا ته را لېږو نو یک دم نازل شوی دی. 80,000 فرشتي الله ورسره په جرګه کې را لېږلي دي. ستا میلمۍ که نه چې د حجرې نه بهر وباسې نو دا شپږ اته کسان ورسره واني، دا د هغه قدر وي. او چې کم مثال قدر یې نه کوي په کور کې ناست دی میلمه رخصت په مخه دي خلکه نو پته لګي داسې قدر یې نشته. الله د دې سره جرګه کې 80,000 فرشتې را لېږلي او دغه فرشتو به د الله تسبیح وي. لہذا د صورت بنیادی مضمون ذکر کیږي د الله وحدانیت او اقسام د شرک باندې رد دی. بنیادی اقسام دوی، شرک په ذات وي، شرک په صفت وي. د الله ذات په شان ته بل ذات منل خدا چې کوم دی صرف یو جماعت دنیا کې ثانویه چې ورته وایي بت پرست دوی داسې کوي. نور تقریبا شرک په ذات دنیا کې دا ډیر کم وي. زیات چې خلک خطا کیږي په شرک په صفت کې خطا شي. د الله جل جلاله صفت مخلوق ته ورکی چې کوم دی نو مشرکان شي. نو الله خپل وحدانیت ذکر کوي. الحمدلله ثنا دا غزاد د پر خلق السماوات والارض پیدا کړي اسمانونه ځمکې وجعل الظلمات والنور ګرځولي تورتمونه او رڼا. خالق د اسمانونو او د ځمکو الله دی. دا د الله وحدانیت دی. خالق د تورتم او د رڼا الله دی. خالق د شپې او د ورځې الله دی. رد په مجوسیانو باندې. مجوسیان دو خدایان مني، یو ته وایي دا خالق د خیر دی او دا بل خالق د شر دی. دا یو خالق د تورتم دی، دا بل خالق د رڼا دی. دا یو چې خالق د خیر دی د رڼا دی دې ته الله یزدان وي، او دا چې کوم خالق د شر دی او د تورتم دی دې ته اهرمن او دې ته شیطان ورته وي. دا د دوی عقیده ده. اسلام عقیده ده جعل الظلمات والنور، رڼام الله پیدا کړي، تورتمم الله پیدا کړي، خیرم الله پیدا کړي، شرم الله پیدا کړي، شپم الله پیدا کوي، ورځم الله پیدا کوي، بل پیدا کوونکی نشته. خالق صرف یو الله دی. ثم الذين كفروا بیا هغه کسان چې کافران دي بربهم يعدلون د خپل رب سره برابر ول کوي. مخلوق د خالق سره برابر کینو دا کافران شول د الله په توحید. هو الذي الله هغه ذات دی خلقکم تاسو پیدا کړی من طین د خټینا، نو کله ذکر کوي من تراب د خاورینا، کله ذکر کوي من صلصال ټنګیدونکې خاوره. دا تمام صادق دي. خاوره را جمع شوله تمام ځمکې نه، نو تراب بیا په دې کې اوبه واچولی شي خمبیر، نو بیا توین. آدم علیه السلام صورت نه جوړ شو، همدقسې پرېښودی شو اوچ شو صلصال. او چې کله په دې خټه کې خمبیرو داسې پروتو چې کوم دی نو خټه چې اوبه ډېرې شي هغه نه تروش بین پیدا شي، نو حمأ مسنون غونډ پکې راغلی دي. ثم قضوا بیا الله فیصله کړې اجلن د یو ټیم و اجل مسمى او ټیم دی مقرر. عبدالله بن مسعود سے فرمایي چې کله نطفه د مور چې کوم دی بدن ته لاړه شي 40 ورځې دا نطفه پرته وي. 40 ورځې پس چې کوم دی بیا د هغې نه د وینې بوټی جوړه شي. 40 ورځې پس بیا د غوښې بوټی ترې نه جوړه شي. نو دا 3 څلوېښتې نه چې شي، یوه څلوېښته کې هغه شانتې نطفه وي، دویمه څلوېښتې کې د وینې غوښه هغوی نه چې کوم دی ټوکړی. انشاءالله وروسته به 18مه پاره باندې مضمون راځي. بیا درېیمه ټوکړه چې کوم دی 3مه څلوېښتې کې د هغې نه غوښې بوټی جوړه شي. دا 3 څلوېښتې نه چې شي نو 40 جمع کې که نه دا 4 میاشتې شي. قرآن څه وایي؟ د الله قانون سره 4 میاشتو پورې دا د غوښې بوټی ده، دا انسان لا نه دی ښه. 4 میاشتو پورې دا انسان لا نه دی جوړ شوی، دا د غوښې بوټی ده. ثم انشأنا خلقا آخر، 4 میاشتو نه پس په دې کې روح واچولی شي. چا مسلې تپوس کړی و نو ما جواب کړی و. بعضې بېوقوفه مسله نه پوهېږي، نه وایي دا چې کوم دی مولوي صاحب مسله غلطه کړې ده چې 4 میاشتو ماشوم چې کوم دی هغه لرې کول جایز وي. بکواس کې دروغ وایي. ښه مسله دا ده کله چې د زنانه امید پیدا شو، دا زنانه خپل امید او ماشوم لرې کوي، ناروا ده، حرام دي، نه به لرې کې. ولې لرې کې؟ نه به لرې کې. که هغه د میاشتې ده او که د 2 ده او که د 3 ده، بس الله قانون دی چې څنګه چلی دقه قانون دی، نه به لرې کې ماشوم. خو کله ضرورت شي، ضرورت دا دی چې مثال په طور بل ماشوم دی هغه د 100 میاشتو دی او دی خوا دویم امید شروع شو، مور او پلار سوچ کوي چې دا مخکینی ماشوم هغه خو پیا د 15 میاشتو لا نه دي څکلي،
دی خوا پې خرابېږي هغه مري، یا د مور بدن داسې دی چې هغه د دې قابل نه دی چې دویم بچی راوړي، مخکې هغه د اپریشن شوی دی، اوس یې 4 میاشتې پس بل امید پیدا شو، 5 میاشتو کې بل اپریشن څنګه کې؟ یعنې داسې تکلیف ضرر پیدا شو. نو چې داسې ضرورت دی نو بیا دغه چې میاشت 2 ماشوم دی دا لرې که، دا د ضرورت په بنیاد لرې کولی شي ښه، چې ضرورت نه وي د میاشتې هم نشي لرې کولی. ښه مسله زده کوه، نو که ښځې دی او که سړي دی بیا به دروغ نه وایې، بلا خلک یې دروغ وایي. نو چې د 4 میاشتو نه کم دی نو دا لا په ده کې شرعي روح نشته، داسې ضرورت شو لرې کولی شي، او چې ضرورت نه یې شي لرې کولی. ښه جي خلک اشکال کوي 2 میاشتې پس 40 ورځې پس الټرساونډ کې نه په ټیسټ کې چې کم دی وي د هغه رګونه خوځېږي ژوند دی. صحیح ده چې په 2 میاشتو کې، په 2.5 میاشتو کې، په 3 میاشتو کې به الټرساونډ کې د هغه رګونه خوځېږي، دا به خوځېدل وي، محسوس به داسې وي، خو دا شرعي ژوند نه دی، دا شرعي ژوند نه دی. نو ځکه ویو بې ضرورته به نه لرې کې، خو که با ضرورت شو به لرې کولی شي. ضرورت مې درته وویل چې بل ماشوم پې تباه کېږي، د مور ژوند پې خرابېږي، دا ضرورت دی. اوس کله انسان بدکرداري کړې ده او د بدکردارۍ په وجه باندې 2 میاشتې پس دی لرې کوي، نه شي لرې کولی. تا ته چا ویلي بدکرداري کوه؟ یا 2 میاشتې شوي دي چې کم دی هغه غواړي یاره جي 2 بچي ښه وي چې کم دی او نور ځان له بچي نشم سیوا کولی، نور ښځه هم ښه تندرسته ده، بل ماشوم ته هم څه تکلیف نشته، نه شي لرې کولی، حرام دي، ولې لرې کوې؟ او دویم صورت 4 میاشتو ته خبره ورسېده، 4 میاشتو چې خبره ورسېده نو 3 څلوېښتیانې مې درته وې چې 3 څلوېښتیانې دا 4 مهینې شي، د دې نه پس په ده کې روح اچولی شي. اوس چې پکې 4 میاشتې پس روح واچولی شو دا شرعي ژوند دی ښه، د دې نه مخکې شرعي ژوند نه دی، رګونه به خوځېږي، دا حرکت دی، دا ژوند نه دی. 4 میاشتې چې پوره شولې اوس چې کم دی دا شرعي ژوند دی. یو ماشوم دی چې 4 میاشتې پوره شولې اخوا چې کم دی او به ګورو که هغه حرکات معلومیږي که نه معلومیږي، خو شرعي لحاظ باندې د هغه ژوند رالی. قرآن دا فیصله کوي. فتوا غواړي نو مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن کې دا مسله ذکر کړي اخیری سپاره کې، واذا الموءودة سئلت، هغه ځای باندې مسله ذکر کړې ده. مولیان طالبان ځان له کتی شي، کم کسان چې هغوی غلطه مسله کړې چې کم دی هغوی وایي دا مولي صاحب ویلي دي، نو خلک دروغ وایي ښه، غلطه مسله وکړي چې کم دی بیا د خپلې غلطې خبرې د تایید دپاره په بل عالم پسې وتپي دا پلان کې ویلي دي. نو موږ بار بار خلکو ته وایو چې کله غلطه مسلې چې کم دی او بعضې د خپلې غلطې مسلې د ترویج دپاره په ما پسې تپي، نو ما نه تپوس کوه که نه. ډېر مسایل داسې دي، بیا خاص کار ښځې په دې مسلو کې دروغ وایي. داسې ډېر مسایل چې کم دی دلته یو بل ملګري ما خوستن د مسلې تپوس چې هلکه ما نه دي ویلي، وایي ما هغې ته وایي چې تاسو دروغ وایي، او ما ورته وایي چې زه تاسو وایي مولي صاحب ویلي زه ورته اوس ټلیفون کوم. نه ټلیفون ته مه کوه، ما ته صبر که زه ورته ټلیفون کوم اوس پته ولګي که نه، وایي چې نه ټلیفون ته مه کوه. نو ما خو دقیقه دروغ که نه، ما د سره لیدلی هم نه دی، زما خواله راغلی هم نه دی د سره. نو به هر کیف مسله دا ده چې 4 میاشتو ته ورسېدې، اوس په ده کې شرعي ژوند رالی، اوس په هېڅ شکل باندې دا نشي لرې کولی، که مور یې مریو که پاتې کېږي، که بچې مریو که پاتې کېږي، نشي لرې کولی. د دې نه اخوا لرې کې دا داسې ګناه ده لکه د قتل النفس برابر ګناه ده. د قرآن اشارات مې درته وې، مسلې تپوس کې مفتی شفیع صاحب معارف مې حواله درکول. ښه جي نو الله فرمایي ثم قدوا چې 4 میاشتې پوره شولې د کې روح واچولی شو. عبدالله بن مسعود سے فرمائی بے اللہ فرشتہ راولیگی، عمری ولیکی، اجلی ولیکی، رزقی ولیکی، سعادت او شقاوتی ولیکی. داو تا پغاڑا کے واچولی شي قضا اجلا و اجل مسمى ثم انتم تمترون بیتا سو پدې کې شک وي وهو الله دغه الله پاک د فی السماوات و فی الارض، اسمانونو کې او په ځمکو کې. هو الله فی السماوات، دا فی د ظرفیت د پاره نه ده چې الله په اسمان کې دی، وجه دا ده چې الله دې په اسمان کې کو نه په ځمکه کې به څنګه وایي. نو الله پاک د جسم نه، د جسمانیاتو نه، د ظرفیاتو نه منزه دی، دا صفات د مخلوق وي. الله پاک د په سماوات اسمانونو کې دی په اعتبار د ذات سره، په دې ځمکو کې دی په اعتبار د ذات سره. الله اسمان کې موجود دی، په ځمکه کې موجود دی، زموږ عقیده ده. وهو معکم چې ته په کم ځای کې تا سره دی، هو معکم چې کم ځای ته تا سره دی.
ذات لحاظ باندې تا سره دی. اوس اخواته موږ پې نه پوهېږو، زموږ عقل دې ته نه رسېږي، موږ چې په څه پوهېږو چې ته په دې پوه شې چې الله پاک ما سره څنګه دی. قرآن هم دا معلومیږي، شریعت هم دقه دی ښه، اسمان کې هم الله، ځمکه کې هم الله، تا سره هم دی، ما سره هم هر ځای الله موجود دی. او څنګه موجود دی؟ اعتبار د ذات سره. څنګه موجود دی؟ په اعتبار د صفت سره هم، علم سره، قدرت سره هم الله هر ځای موجود دی. اوس اشکال چې باید ځایونه خو ګنده دي، هلته څنګه وایي چې الله موجود دی؟ نو تا عقاید ویلی دي، یو کلیات وي یو جزئیات وي. کلیاتو سره خبره کولی شي، جزئیاتو سره بیا هر وخت کې خلک داسې نشي ویلی. زموږ عقیده د خالق کل شی، الله د هر څیز پیدا کوونکی دی، دا کلیه ده، داسې ویلی شي. خو جزئیاتو کې داسې وی چې کوم دی چې ګینې الله پاک وی خالق الخنزیر، داسې به نه وایي، وایي دا بېادبي ده. سره دې نه چې اخوا دې وی چې خالق د هر څیز دی، دا ویلی شي. خو اوس به داسې نه وایي چې خالق الخنزیر د خنزیر پیدا کوونکی دی، خالق النمله د دې میږي پیدا کوونکی. دونه معمولي څیزونه د داسې نسبتونه الله ته مه کوه، الله ډیر عظیم ذات دی. نو کلیه ټیک ده، جزیه به داسې نه وایي. همدقه رنګې الله هر ځای موجود دی، دا کلیه ده. اوس بعضې جزیات، بعضې ځایونه جزیه به نه وایي چې دا پلش دی او دا ډیران دی او دا پلان دی، داسې جزیات به نه وایي، ځکه بېادبي ده. نو الله پاک اسمانونو کې هم دی، په ځمکه کې هم دی، ذات لحاظ باندې، صفت لحاظ باندې. یعلم دا الله پوهیږي سرکم ستاسو په پټو خبرو و جهرکم او ستاسو په ښکاره خبرو، دا احاطه علمیه ده. و یعلم دا الله پوهیږي ما تکسبون، هغه چې تاسو کسب کوئ. و ما تأتیه من آیت، نه راځي دوی ته نشانه من آیات ربهم، د نشاناتو د خپل رب نه، الا کانوا عنها معرضین، مګر دی دوی د هغې نه اعراض کوونکي. فقد کذبوا بالحق، تاقي سره دوی تکذیب وکړو په حق سره، لما جاءهم، کله چې دوی ته حق رالی. فسوف یأتیهم، زر دی چې رابشي دوی ته انباء خبرونه ما کانوا یستهزئون، هغه چې دوی ورپسې ټوقې کولې، کوم عذاب پسې د ټوقې کولې، هغه عذاب به ته راشي. الله تخویف ورکوي. علم یرو، آیا دی نه ګوري کم اهلکنا، ډېر مو هلاک کړي، من قبلهم، مخکې د دوی نه. تاسو ګرځئ په دې دنیا کې، دا څونه قومونه مې هلاک کړي. من قرن، د کلو والا قرن، دا ویلی شي هغه انسانانو ته چې په یو زمانه کې را یوځای وي. څونه زمانه کې یوځای وي؟ بعضې وایي 10 کاله، بعضې وایي 20 کاله، بعضې 80 اتیا 100 کالو پورې راغلي. راجح 100 کاله دي، راجح 100 کاله دي، چې 100 کاله دي ته یو قرن وي. نبی کریم علیه السلام یو الک ته وی عیش قرنن، ته وخت تیر که یو قرن. نو بیا دې حضراتو هغه وخت نه د تاریخ ولیکو چې دا به څونه وخت تیری، 100 کاله د هغه عمرو. نو پته لګي 100 کالو ته قرن وي. داسې پیړۍ ورته موږ وایي، پیړۍ مو هلاکې کړې. مکناهم، هغوی ته ځای ورکړو، فی الارض، په ځمکه کې، ما لم نمکن لکم، هغه مقدار چې ما تاسو له ځای نه دی درکړی. وارسلنا السماء، ما لېږلی اسمان، علیهم، په دوی باندې مدراره، په شبو شبو باران. وجعلنا الانهار، ما ګرځولي نهرونه، تجري چې بهېدل، من تحتهم، لاندې د هغوی د ونونه. فاهلکناهم، هغوی هلاک کړی، بذنوبهم، په سبب د ګناهونو. وانشأنا، ما پیدا کړه، من بعدهم، وروسته د هغوی نه، قرنا آخرین، نورې پیړۍ. ولو نزلنا علیک کتابا، که موږ نازل کړی په تا باندې کتاب، فی قرطاس، په یو کاغذ کې. دی وی مخکیني کتابونه الله داسې اکدم را لیږلي دي، پکار ده چې قرآن کریم دې تا ته اکدم نازل شي. الله فرمایي دا تپوس د حق د طلب دپاره نه دی، دا تپوس یې صرف بنا په ضد دی. که موږ دا قرآن اکدم داسې نازل کړی او نو دی پې داسې لاس والی او په دې کاغذ ښه دا قرآن دی، یاره موږ یې منلو ته تیار نه یو. یو یو حکم راځي چې هغه نشي منلی، نو چې اکدم قرآن نازل شوی دا غون احکام راغلي وي، مونځ هم کوه، زکات هم ورکوه، روجي هم نیسه، شراب مسکه، دا به دوی کوم ځای کې کول. نو الله فرمی فلمسوه، دی به په لاس مسه کړی و بأیدیهم. او لقال الذین کفروا، خامخا به ویلي هغه کسانو چې کافران دي، عنادن او ضدن به هغوی دا وی، ان هذا نه دی دا الا سحر مبین، مګر دا دی جادو ښکاره. وقالو وی دی لولا انزل علیه، ول نه نازلیږي په دې پیغمبر باندې ملکون، فرشته. پکار ده چې ستا سره فرشته ګرځي، ستا دپاره چې ګاډ در سره یې، موږ ته پته ولګي چې او دا موږ کې یو ممتاز سړی دی، ګاډو سره فرشته ګرځي. الله فرمای ولو انزلنا ملکن، که موږ نازل کو فرشته، لقضی الامر، فیصله به شي کار، فیصله به شي کار. مختلفې معنی وي. یو دا معنی چې فرشته راشي، ناسې پتا کې طاقت شته چې ته فرشته وینې. ته خو چې د دنیا صرف یو زمری ویني چې کم دی، نو بیا دې خپې نه ټینګېږي، او چې په یو سړي باندې یو زمری غړپ لګوي، د هغه نه به اړه به چاودلی،
نو که پرشته دی وکتل ستانه به روح وتلی تا کې دونه طاقت کم ځای کې ده چې ته پرشته وینې. نبی کریم علیه الصلاة والسلام د څومره عظمت انسان جبریل په زندګۍ کې صرف 3 کرته لیدلی دی. هغه هم چې وکتو چې کوم دی نبی کریم علیه السلام باندې تبه شوله چې کوم دی بېهوشۍ ته ورسېدو. نو زما او ستا څه طاقت دی چې لا پرشته وینو. نو بیا به ستا دپاره لقضي الامر. دویم پرشته چې الله داسې رالیږي نو سزا دپاره ته پرشته لیدل غواړې نو ستا د سزا دپاره به راشي چې کوم دی داسې سزا به درکړي لقضي الامر. وګوره چې کوم دی صالح علیه السلام په قوم باندې یوه کړي که ویستله بیا غونډ پراته وو. نو تاسو هم داسې حال غواړئ. دریم پرشته به راشي وبینې کله چې د روح قبضه کېږي. لقضي الامر فیصله به شي کار پرشته چې راشي بیا د روح وباسي نو بیا به تم مړ یې. ثم لا ينظرون بیا به دوی ته مهلت نشي ورکولی. ولو جعلناه ملکا دوی وایي خو زه دا پرشته دې راشي او شکل دې د انسان شي که نه. الله فرمایي که شکل د انسان والی نو بیا به ته ګورې چېرې دا پرشته ده او که دا انسان دی. بیا به ته په دې شک کې پروت یې. مثال په طور دا دومره کسان ملګري ناست دي نو موږ ته څه پته لګي که په دې کې یو پیری او په شکل د انسان راغلی نو موږ ته څه پته چې دا پیری ده که انسان دی. شکل خو د انسان دی. نو دارنګې بیا به تاسو په دې شک کې چې دا پرشته ده او که دا انسان دی. ولو جعلناه که موږ دا وګرځو ملکن پرشته لجعلناه رجلا موږ به دا وګرځو د سړي په شکل وللبسنا علیه موږ به ګډوډوالی راولو په دوی باندې ما یلبسون هغه چې ګډوډ کېږي. هر کله چې دوی دا د پیغمبر نه مختلفې چې کوم د تمناګانې کوي تاسو د فرشته وي قرآن د اقدم نازل شي داسې د وکړی شي نبی کریم علیه السلام ته دا خفګان دی الله تسلي ورکوي. ولقد استهزئ تاخي سره ټوقې شوې برسول د انبیاو پسې من قبلک ستانه مخکې فحاق بالذین پس نازل شو په هغه کسانو سخرو چې هغې ټوقې کولې منهم د دوی نه ما هغه عذابونه کانو چې ودوی به یستهزئون د هغې پسې ټوقې کولې. قل ورته وایه سیرو تاسو وګرځئ په الارض په ځمکه کې ثم انظروا بیا وګورئ کیف کان عاقبة المکذبین څنګه انجام د تکذیب کوونکو په دې ځمکه کې وګرځئ آثارو قدیمونه عبرت حاصل کوي. قل ورته ویلې ما د چا دپاره دي هغه مخلوقات په سماوات چې اسمانونو کې دي او په ځمکو کې دي دا د چا مخلوق دی. لکه دی جواب نه کوي ضدیان دي نو قل ته ورته وایه لله دا د الله مخلوق دی د الله مملوک دی د الله دا عابدان دي. كتب على نفسه الرحمه الله مقرر کړی په خپل ځان باندې رحمت. اشکال دا دی چې دوی مخالفین دي نو الله دې عذاب ورکړي. الله فرمایي نه ما په ځان رحمت مقرر کړی دی. الله اسمان ځمکه پیدا کړه یو کاغذ کې الله ولیکل سبقت رحمتي على غضبي زما فیصله دا ده چې په غضب به زما رحمت غالب وي. او دغه خطي چې کوم دی د عرش لاندې ځان سره اویزان کو وی زما رحمت غالب دی. دا دونه خلق کوپر کوي ګناهونه کوي څوک څه کوي څوک څه کوي الله ورته څه وایي نه سبقت رحمتي دی. دویم مطلب زما رحمت چې کوم دی غالب دی. حدیث کې دی چې الله پاک رحمتونه پیدا کړه دی منقسم کړه په 100 قسمونو باندې. یو قسم د رحمت الله دنیا ته راولېږو. د هغه رحم تقاضا دا ده چې دا پلار په بچو باندې مور په بچو باندې دارنګې ښځه خاوند دا چې څونه رشتې دار انسانان په انسانانو باندې په دې مخلوق څونه انسانان مهربانیانې کوي دا دغه یو رحم تقاضا ده. او دا یو کم سل الله پاک ساتلی دی آخرت ته چې کله جنت ته جنتیان راشي نو د دنیا دا یو رحم د هغه سلو رحمتونو سره به یو ځای کي دا به غونډ الله جنتیانو ته ورکي. نو الله كتب على نفسي الرحمه لا يجمعنكم خامخ بتاسو جمع کوي الى يوم القيامه ورځ د قیامت لا ريب فيه په دې کې شک نشته. الذين هغه کسان خسروا انفسهم چې دوی په تاوان کې اچولي خپل ځانونه فهم لا يؤمنون پس دوی ایمان نه وروړي. وله د الله دپاره ما سکن في الليل هغه مخلوقات دي چې آرام کوي د شپې. څه مخلوقات د شپې آرام کوي د ورځې بیا ګرځي والنهار او څه د ورځې آرام کوي وهو السمیع العلیم د الله اورېدونکی دی او پوهه دی. قل ورته وایي اغیر الله آیا غیر د الله نه اتخذ ولیا زه ونیسم مددګار د الله نه سوا بل چاته مددګار ویمه. فاطر السماوات دغه الله پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکو دی دغه ذات مددګار ونیسه. وهو د الله پاک یطعم خوراک ورکوي ولا یطعم د الله د چا نه خوراک نه غواړي. الله مخلوق ته خوراک ورکوي خو په خپله خوراک نه غواړي. ظاهري اشکال دا دی چې الله خوراک نه غواړي خو احتمال دا دی چې خوراک به کوي نو نه الله خوراک کوي او نه غواړي. جواب څه کې دا چې کوم دی قضیه سالبی او سالبه دا صادقیږي په عدم د موضوع باندې. موضوع وجود نه غواړي نو هو یطعمو دا الله خوراک ورکوي مخلوق ته ولا یطعمو
نه چې کوم دی الله خوراک کوي او نه خوراک غواړي. قل ورته وایه انی امرتو بېشکه ما ته امر کړی شوی ان اکونه چې شم زه اول من اسلم اول د هغه چا نه چې هغوی اسلام راوړي. د پیغمبر علیه السلام د خپل امت اول مسلمانانو نه دی. ولا تکونن او تمکېږه من المشرکین د مشرکانو نه. قل ورته وایه انی اخاف بېشکه زه یریږم ان عصیت ربي که زه مخالفت وکړم د خپل رب یریږم عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوی نه. عذاب یوم عظیم عذابه چې عذاب به لوی وي. من یصرف عنه د چانه چې واړولی شي یومئذ په دې ورځ باندې دا عذاب فقد رحمه تاقي سره الله په د رحم وکړو. وذلک الفوز المبین دا د کامیابي ښکاره. و ان یمسسک الله بضر که الله ورسوي تا ته ضرر فلا کاشف له نه به د هغې دپاره لرې کوونکې. مشرکانو ځان دپاره خدایان منلی دي. دا چې کوم دی ضرر ورکوي، دا پیده ورکوي، دا باران ورکوي، دا اولاد ورکوي، دا عزت ورکوي، دا نمونه وله ایښي. الله پہ رد کی فرمائی چې کوم د تمام نقصانات او نفع دا د الله په لاس کې دي. الله چاته ضرر رسوي نو څوک داسې نشته چې هغه ضرر نه بچ کی. الله چاته خیر ورکوي څوک شته چې هغه خیر ته نه بند کی. نه، دا شرک دا ګنده عقیده ده. د ترمذی پر روایت کې دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پسې پسورلی ناست دی او ته یا غلیم الکا او یې لبیک حاضریم. نبی کریم علیہ السلام تو فرمیل احفظ الله د الله چې کوم دی حفاظت کوا، د الله د حکمونو خیال ساته. یحفظک الله وستا حفاظت کی. احفظ الله تجده امامک د الله د حکمونو خیال ساته. ته به هره موقع الله د خپل ځان نه مخکې بیا موزې چې ته د الله د حکمونو خیال ساتې چې ستا څه پریشانی او مصیبت یې نه ومنه چې الله زمانه مخکې چې کوم دی د دې علاج به کوي. بیا ورته فرمایي دا یاد ساته چې د اسمان د ځمکې تمام مخلوق را جمع شي او تعالی خیر درکوي، تا ته خیر نشي رسولی. هغه خیر به رسي چې کوم الله مقرر کړی دی. اسمان او د ځمکې مخلوق را جمع شي او تعالی تکلیف درکوي. عبدالله صاحب تکلیف نشي درکولی، هغه تکلیف به رسي چې کوم الله مقرر کړی دی. قد جف القلم لیکل اوچ شوي دي چې الله څه لیکل کړي دي هغه به یې یمسسک الله که ورسی الله تا ته بدورن ضرر الله تعالی ضرر درکوي. تعالی چې کوم دی کرونا درکوي، تا نه اولاد اخلي، ستا نه مال اخلي، ستا تکلیف او بیماری راولي. فلا کاشف له نشته لرې کوونکی د دې الا هو دغه ذات دی. چا چې دا تکلیف راوسته لري کوي به هم هغه. و یمسسک که ورسی تا ته بخیر الله تعالی راحت او خوشحالي درکوي، پراخي درکوي، صحت درکوي. فهو علی کل شیء قدیر د الله په هر شي قدرت والا دی. وهو القاهر د الله غالب دی فوق عباده د پاسه د خپلو بندګانو نه. وهو الحکیم الخبیر د الله حکمت والا او خبردار ذات دی. قل ورته وایي ایو شیء اکبر شهادتا کم یو څیز لوی دی په ګواهۍ کې. قل ورته وایي الله شهید الله گواه دی بیني و بینکم زما او ستاسو منځ کې. و اوحی الی وحی کېږي ما ته هذا القرآن د دې قرآن کریم لانذرکم به چې زه تاسو ویروم په دې قرآن سره. ومن او هغه څوک بلغه چې هغه ته قرآن رسیږي تاسو ویروم او دا قرآن چې چا ته رسیږي نو تر مشرق او مغربه پورې دا قرآن په دې باندې تاسو زه ویروم. انکم آیا تاسو لتشهدون تاسو گویی کوي ان مع الله آلهة اخرى چې د الله سره ګینې نور معبودان دي. مشرکانو تاسو منئ چې د الله سره نور معبودان دي. نو که دوی وایي قل ورته وایه لا اشهد زه ګواهي نه کوم. قل ورته وایه انما هو بېشکه شان دا د اله واحد الله دی یو. و انني بېشکه زه بریء جدا یم مما تشرکون هغه چې تاسو سره شرک کوئ. که تاسو زما سره په توحید کې یو ځای کېږئ خو ډېره خبره نه یو ځای کېږئ نو زه خو ستاسو د شرک نه ګوره بری یم. الذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ما ورکړی هغوی ته کتاب یعرفونه دوی پیژني دا پیغمبر کما یعرفون ابناهم څنګه چې دوی پیژني خپل زامن. الذین هغه کسان خسروا انفسهم چې دوی په تاوان کې اچولي خپل ځانونه. فهم لا یؤمنون پس دوی ایمان نه راوړي خپل ځانونه تاوان کې اچولي دي. هر انسان دپاره الله په جنت او جهنم کې ځای برابر کړی. کافران چې جهنم ته لاړ شي هغه د جنت ځای مؤمنانو ته پاتې شو. مؤمنان جنت ته لاړ د جهنم هغه ځای تربورانو کافرانو ته پاتې شو. نو چا پکې ګټه وکړه مؤمنان، تاوان پکې چا وکړو د کافرانو ځکه چې هغوی په بدل کې جهنم اخیستی دی. خسیرو انفسهم. ومن ازلم څوک لوی ظالم دی معنا لا احد ازلم د دې نه بل غټ ظالم نشته. ممن د هغه چا نه افترا علی الله کذبا چې تړي په الله باندې دروغ. یو معنا بازی کوي افترا علی الله چې تړي په الله باندې کذبا دروغ په نسبت د ولد سره د الله زوی دی.
وکذب بآیاته او تکذیب کوي د الله په آیاتونو باندې توحید نه مني الله ته د اولاد نسبت کوي دویم مطلب بازی داسې ذکر کوي ومن ازلم څوک لوی ظالم د معنا دینه بل غټ ظالم نشته ممن د هغه چانه افترا علی الله کذبا چې تړي په الله باندې دروغ هغه دروغ داسې تړي اوحی الی ولم یوحى الیه شیء دی وی زه چې کوم د به دغسې قرآن جوړ کړم چې څنګه تاره وړی دی الله فرمایي دی نشي جوړولی نو یو زب قرآن جوړ کم داسې دروغ وي وکذب بآیاته تکذیب کوي د الله په آیاتونو باندې قرآن نه مني انه بشک شاندا دی لا یفلح الظالمون نه کامیابیږي ظالمان و یوم هغه ورځ نحشرهم په کوم ورځ به نه کامیابیږي چې کوم ورځ موږ دوی راجمع کړو جمیعا ټول ثم نقول بیا ووایو للذین اشرکوا هغه کسانو ته چې مشرکان دي این شرکاؤکم کم دي ستاسو شریکان الذین هغه کنتم تزعمون چې ستاسو ګمان چې دا د الله سره حصه دار دي هغه خدایان شول ثم لم تكن بیا بنوي فتنتهم د دوی جواب الا ان قالوا مگر دوی بوي والله ربنا زمونږ دی قسمی زمونږ رب ما كنا مشرکین موږ شرک نه دی کړی بخاری کې ذکر دی نافع ابن ازرق عبد الله ابن عباس ابن ډیر تپوسو نه کول نه یو تپوس ته نه دا کو چې ګوره دلته خو دوی انکار کوي والله ربنا ما كنا مشرکین او بل ځکه چې کنده بدوی اقرارم کوي ربنا اخرجنا الله موږ د جهنم نه وباسي موږ په ځان ځای تیا کړی دی هغه ته دا د قیامت یو ورځ ده کله به دوی انکار کوي چې موږ د سره کوپر کړی نه دی او کله به اقرار هم کوي کله به انکار کوي که په دې خلاص شو او کله به مني که په دې خلاص شو انظر وګوره کیف کذبوا څنګه دوی تکذیب کوي علی انفسهم په خپلو ځانونو وضل عنهم اورک بشي د دوی نه ما کانوا یفترون هغه چې دوی دروغ جوړول ومنهم بعضې په دوی کې من هغه یستمع الیک چې غوږ دي تا ته غوږ دي چې ستا خبره ووري د شیطانت دپاره وجعلنا ما ګرځولي علی قلوبهم د دوی پړونو باندې اکنة فردې نو قرآن اسې اوري خوله ته خبره نه کوزیږي ان یفقهوه چې دوی پې پوهه شي د دوی پوهې نه مې له پردې راوستي وفي اذانهم دوی په غوږونو کې وقرا درونوالی دی نو اسې واورېده خو د تدبر او د تفکر اورېدل نشتې وان یرو که دی ویني کل آیت هر قسم نشانه لا یؤمنو بها دی په هغه ایمان نه راوړي حتی تر دې اذا جاؤک چې راشي ستا خواته یجادلونک تا سره جګړې کوي یقول الذین کفروا وایي هغه کسان چې کافران دي ان هذا نه دی دا قرآن الا اساطیر الاولین مګر دا قصې د پخوانو دي نظر ابن حارث به د خلکو داستانونه او قصې راوړلې وایي پیغمبر علیه السلام تاسو ته قصې بیانوي زه هم درته قصې کومه دا قصې خو نه دي څه خو داسې و چې هغې ورته قصې وې انکار یې کوه او څه داسې دي چې د پیغمبر علیه السلام حقانیت مني خو ایمان نه راوړي دا د پیغمبر علیه السلام ترونه خاص کر په دې کې ابو طالب نبی کریم علیه السلام بیا کلک حفاظت کو چا ورته څه نه شو ویلی ځکه چې د مکې والاو کله پیغمبر علیه السلام سره وعده وکړه تو راشه مدینې ته مدینې والاو سره وعده وکړه نو په دې اخري بیعت کې عباس صاحب سره راغلی عباس صاحب هم تره دی مدینه والاو سره بیعت کو تاسو راشي چې موږ بستا حفاظت کوو لاس نیوی ورسره وکړه او وعده کلکه وشوله عباس صاحب ورته وایي د قیلې بچو ښه سوچ وکئ ګوره ښه سوچ وکئ دا زما وراره دی په مکه کې دی بالکل په امن دی هېڅوک هم ورته څه نشي ویلی مکه کې دی ښه په امن دی هېڅوک ورته څه نشي ویلی که څوک یې خبره مني جو ټیک ده که نه مني جو نه دی مني خو هسې نه چې تاسو یې بوځئ مدینې ته او بیا ورله امداد نه کوئ داسې پرېږدئ نه هغې ورته بالکل به امداد کوو دا د نبی علیه السلام تره د عباس په نیمه شپه ورسره تللی دی هلته په مینا کې نبی علیه السلام سره روان دی هغه د مدینې والاو سره وعدې کوي تمام مشرکین اوده دي په خپله عباس صاحب ایمان نه دی راوړی خو کلکو سره ولاړ دی نو الله فرمای دا ترونه داسې دي وهم او دی ینهون عنه دی منع کېږي د پیغمبر نه په خپله په ایمان نه راوړي وینأون عنه او نور خلک ترې نه منع کوي نور تکلیف ته نه پرېږدي د بل چا تکلیف ته خو هم نه ورکوي خو په خپله په ایمان نه راوړي وان یهلکون دوی نه هلاکوي الا انفسهم مګر خپل ځانونه هلاکوي وما یشعرون او دوی نه پوهېږي ولو ترا که ته وینې اذ وقفو کله چې دوی ودرولې شي علی النار په اور باندې د جهنم په سر باندې دا کافران ولاړ دي اخوا د لو جزا محذوف ده ولو ترا که ته وینې اذ وقفو علی النار جزا ده لرأیت امرا عظیما عظیم کار به وینې دا سرکرده کافران ولاړ دي فقالو نو دوی به وایي یا لیتنا افسوس دی موږ دپاره نوردو چې موږ واپس کېدلی دنیا ته کاش چې د دنیا مقرره ته بیا میلاو شوي وي ولا نکذب موږ تکذیب نه کولی بآیات ربنا په آیاتونو د خپل رب ونکون من المؤمنین موږ به بیا د مؤمنانو نه
الله فرمای بل بدالهم بلکې ښکاره به شي دوی ته ما کانوا یخفون هغه چې دوی پټول دوی چې کم دروغ پټول هغه به دوی اوس ښکاره ویني من قبل پخوا او دوی د دنیا تمنا کوي د الله د قدرت نه بعید نه ده خو الله وایي که دنیا ته راولېږم دوی به حق شان کفر کوي بیا به ایمان نه راوړي ولو ردو که دی واپس شي دنیا ته لعادو دی به بیا واپس کېږي خپل کفر ته لما هغه کفر ته نهو عنه چې د هغې نه منع شوي دي وانهم لکاذبون بېشکه دی دروغجن دي په خپله وعده کې وقالو وی دوی ان هي نه دی الا حیاتنا الدنیا مګر دغه ژوند د دنیا زموږ دی وما نحن موږ نه یو بمبعوثین پورته کېدونکي قیامت دوی نه مني ولو ترى او کتوین اذ وقفوا هغه وخت کې چې دی ودرولې شي علی ربهم په حضور د خپل رب قال الله به تو فرمای الیس هذا آیا نه دا قیامت بالحق تاسو قیامت نه منو حق دی کنه قالوا دی بوی بلا بالکل حق دی وربنا قسم دی په خپل رب قال الله به تو فرمای فذوقوا العذاب تاسو سکی عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د هغه چې تاسو کفر کو په دې باندې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین الہ العالمین زمون درس په خپل دربار قبول او منظور کړي قرآن کریم علوم معارف الله زمون سینو ته کوز کړي الله د قرآن کریم علوم باندې الله زمون عمل نصیب کړي الله ژوند زندگی په خپل کتاب باندې د نبی له سلام په سنت باندې ښایسته کړي الہ العالمین زمون سونه حاجتونه دي الله د قرآن د درس د قرآن د تعلیم په دې برکت مجلس باندې الله زمون حاجات پوره کړي سونه مسلمانان د قرآن درس ته راځي نارینه زنانه بیماران وي الله شفا نصیب کړي الله څوک چې کوم د قرضداري وي د قرضونو نه خلاص کړي الله د چا کورونه آباد نه کورونه عفت سره آباد کړي د چا په کورونو کې اختلافات وي شرور وي الله په امن باندې مصالحتونو باندې بدل کړي تمام مسلمانان الله په خپل کورونو کې خوشحاله کړي الہ العالمین سونه وبایي امراض په دنیا باندې خواره دي الله شته او که نشته زموږ حفاظت وکړي خصوصا الله د دې کلي حفاظت وکړي الله د دې ملک حفاظت وکړي تمام امت مسلمه الله حفاظت وکړي الله زموږ مرکزونه د عبادت زموږ مدارس او زموږ جماعتونه حرمین الشریفین الله د عبادت دپاره موږ ته کوله وکړي الله آزاده پیزا کې ستا د عبادت او بندګۍ توفیق نصیبه کړي الله زموږ د کمزورې عمل د دې ثواب موږ تمام امت ته بخلی دی الله ټولو ته ورسولی کړي الله مړه دي هغو ته ورسولی کړي الله جمدي وي هغوی ته ورسولی کړي الله زموږ په وس کې دا نه دي قدیر ذات ستا ډېر لوی قدرت دی ستا نیکان بندګان امت مسلمه الله په ټولو باندې رحم وکړي الله ډېر نیکان بندګان دنیا کې عبادتونه کوي الله جړاګانې کوي د امت دپاره الله د هغوی په اعمالو کې زموږ حصې وکړي الله د هغوی دعاګانې زموږ دپاره قبول کړي الله ته زموږ نه رضا شي اخیره خاتمه زموږ په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه